صحابہ سے پیار بہت ہے پنیت دا عبادت درود شریف ٹولو آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشایخ عظام، بزرگان دین، بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت جناب مولوی حفظ اللہ صاحب، لائق صد احترام جناب مولانا خانزادہ صاحب، ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا ابراہیم صاحب، ذی قدر ذی وقار میزبان مکرم جناب قاری شہزاد صاحب، ہر دل عزیز شخصیت ممتاز عالم دین جناب مولانا حبیب الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء عظام، غیور عزتمند مسلمانانو مونږ تاسو چې دې ځای کې شرکت کړي د واده د خوشحاله د نکاح مناسبت سره راجمع شوي یو. الله دې دا خوشحالي دغه کور خاندان اور د ټولې علاقې دپاره د ډېرو خوشحالو سبب او ذریعه وګرځوي. چند گزارشات اختصار سره ستاسو مخې ته کېښودل غواړم. هغې نه مخکې مولوي صاحب دی خو راځئ د ټولو توجه غواړم. واده د چا دی؟ عامر، د عامر واده دی او په واده کې علما مولیان د سره نه خو د دوی علماو سره مینه ده، نو علما یې راوستي دي. اگر چې ما مولا خلک راغواړي په جنازه کې، په غسل کې، په دعا کې، په مړو کې مې یادوي، خو په ودونو کې مولیان چا یاد نه کړه ته واده په د شپه باندې. دا ډېر ښه خلک دي، علماو سره مینه ده او علما یې په واده کې شریک کړه، نه خپلې خوشحالۍ له علما راوسته. اگر چې موږ مولیان زیات تر غمونو کې خلک بوزي، خو دې عامر دي په خوشحالو کې علما شریک کړه. زما زړه ورته دعا کوي الله دې په دې خوشحالۍ کې مزید برکت واچي. د موضوع مطابق گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم. هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. نکاح څه ته وایي؟ د نکاح فضیلت نه وایم، د نکاح احکامات نه وایم، د نکاح مقصد څه دی؟ دا واده خلک ولې کوي؟ مقصد نکاح، د نکاح مقصد دا نه دی بتقاضای بشری چې نارینه د زنانه نه کم حاجت پوره کوي او زنانه د نارینه نه کم حاجت پوره کوي، دې تم نکاح نه وایي. اولاد بچی پیدا کول دې تم نکاح نه وایي. د دې زناور بچی پیدا کیږي هغې ته نکاح وایي. دا میل میلاب قربت نزدیکیت انګریزان هم کوي، هغې ته نکاح وایي. کافران هم یو ځای کېږي، هغې ته نکاح وایي. عیسایان، یهودیان، هندوان، سخاچک، شیعگان، قادیانان یو ځای کېږي، هغې ته نکاح وایي. بیا نکاح څه ته وایي حاجي صاحب؟ نکاح د نکاح فلسفه ده، د نکاح اهمیت دی، د نکاح یو لوی شان دی. دا د دې امت خصوصیت دی، بلکې د انسانیت د بقا دپاره نکاح راغلی ده. اور د نکاح داسې عمل دی، دا عمل د جنت نه راغلی. کوم ځای نه راغلی؟ اله لږې لږې خبرې کوي. کوم ځای نه راغلی؟ ما معلومات کړي دلته زه ډي پي او پیژنم، دا په 144 نه ده لګېدلې په خبرو. جواب راکې نکاح کوم ځای نه راغلی؟ جنت نه. آدم علیه السلام حوا بیبي نکاح جنت کې وشوه. چې کله جنت کې نکاح واده وشو، تا وایي د عامر واده دی. ما صرف د عامر واده نه دی، د چا واده نه دی چې الله د ټولو انتظام دی وکړي. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدم علیه السلام تم جنت کې اوسېږه، ستا بیوي په جنت کې اوسېږي، هلته هغوی په جنت کې، نکاح په جنت کې. اور چې الله م رضا که رب دې توفیق راکړي او جنت ته مونږ تاسو ټول لاړو انشاءالله. الله تعالی به زمونږ د ټولو په جنت کې حورو سره نکاح کوي. دا نکاح به په جنت کې برقرار وي. هلته تبلیغ نشته، دلته به تبلیغ کوو چې 4 میاشتې سیروزه به لګو. هلته کې جهاد نشته، دلته به جهاد کوو. هلته کې ډېر داسې اعمال دي، دلته کوو هلته نه کوو. لیکن د نکاح والا داسې عمل دی، دا ټول خلک دې ته ځکه خوشحالېږي چې دا عمل راغلی د جنت نه دی او د خوشحالۍ عمل دی. داسې څوک شته چې په واده کولو خپئ؟ قاري صاحب ته خپئ؟ نکاح کې 4 حروف دي. څومره؟ زما بیانات چې تاسو کې چا چا اوریدلی، زما هر یو بیان په 4 خبرو باندې، نه زیاتی نه کمی. 4 په نکاح کې حروف 4 دي، نون، کاف، الف اور ها. په نکاح کې حروف 4 دي. آسماني کتابونه 4 دي، مقرب فرشتې 4 دي، مسلکونه شافعي، مالکي، حنبلي، حنفي 4 دي. د تصوف او طریقت سلسله قادریه، چشتیه، سهروردیه، نقشبندیه 4 دي. جنازي منځ کې تکبیرونه 4 دي، په اودس کې فرض 4 دي، د پیغمبر یاران 4 دي. په نکاح کې حروف 4 دي. نه بیا وایا پہلا پرست کی تبلیغ کی 100 میاشتې دي.
او کنه تبلیغ کې میاشتې څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرب فرشتې مسلکونه مذهبونه څلور دي اور په نکاح کې څو حروف دي اوس زړه خو د هر چا کېږي واده ته خو شرایط واوره پهله په نکاح کې نون دی نون کی اشاره نان اور نفقې ته ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي د ښځې نان نفقه په خاوند واجب ده چې کوم سړی د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هغه نکاح کوي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه نمبر دو زه د واده پروګرام په حجره کې غواړم ما وختي پروګرام که جمعات کې خو ډېر بند ومه حجره کې غواړم دلته ډېرې داسې خبرې دي چې انشاءالله نن به زه په کوله او زړه کوم زه د واده بیان د واده موضوع حجره کې غواړم دا بیان دا موضوع زه نه په مسجد کې کولی شم که ما څه خبره وکړه نه پیله ووره چې حجره کې لګیا یم حجره کې ما دا مه چې ولې جومات دی نه جومات نه حجره ده دا کومه خبره زه دلته کوم دا زه په قبرستان کې نه کوم لہذا نکاح کې حروف څلور دي پهله نون دی نون کی اشاره نفقې ته اور دویم نمبر کاپ کی اشاره کسوتن تا لباس تا جامې ته کپړې ته ده چې کم کس د ښځې د ضرورت مطابق لباس پوره کولی شي به نکاح کوي ما یو قید ولګو د ضرورت دا د ضرورت خو به راوړي دا واجب دي یو فرمایشونو والا دی الله هم د هغې نه وساته دا د فرمایشونو والا اوسه پورې سر تندې نه لګي او خواتین اسلام مستورات که اوري د هغې توجه غواړم توجه ستاسو د ذوق موضوع ده او زما د شوق موضوع ده کم یو فرمایشونه دي دې کې مه راځئ او دوی ته مو ډېر بېجا مطالبې مه کوئ فرمایشونه کوئ هغه ته وګوره چې څومره کولی شي بیا هغې مره مطالبه کوه دا نه چې تنخوا د 10,000 روپۍ ده او تا د 20,000 روپو سوټ خوښ کړي دا به دله کوم ځای نه راوړي هغې اچولي هغه بلې ترور بلې خور اچولي ډېر ښکلي سوټو په 20,000 دی د تنخوا 10,000 ده په 10,000 والا د 20,000 سوټ راوړي شي دا زه محترم ته خواتین اسلام ته درخواست کوم توجه او عجیبه خبره ده د فرمایشونو والا ته وایم هفته مخکې واده یو فیملي کې خاوند ښځې له سوټ راوړو هفته بعد هغه فیملي کې بل واده راغی ښځه خاوند ته ما له سوټ راوړه بل پروګرام دی هغه ورته وویل هغه هفته مخکې مې دله راوړي نو خو لا زوړ شوي نه دي عجیبه خبره ده زموږ د سړو د نارینهو کپړې دا ډېر ټایم تېروي او د دوی به دا څنګه چل کوي نو پته نه په میاشت کې څو سوټونه بدلي هفته وایي ما له بل سوټ راوړه نو زموږ ته زنانه څه وایي دا ما ته موږ تاسو ټولو ته وایي موږ ته څه وایي وایي هغې کې خو یې لیدلې ما وایي که نه وایي وایي که نه وایي دا موږ وایي هغې کې یې لیدلې ما راشه د مفتی سردار نه مفت کې فارموله واخله کله چې درته وایي چې ما له بل سوټ راوړ دی چې هغه سوټ کې یو پروګرام لاړ شي بیا نه ځي بیا به هغه خور به وي هغه ترور به وي چې وا ولې ستا نورې کپړې نشته څه چې کله درته وایي چې هغه سوټ خو یې لیدلې ما له بل سوټ نو ته ورته وایه چې څنګه یې سوټ لیدلې داسې خو یې ته هم لیدلې نمبر 3 په نکاح کې دریم حرف دی الف الف کی اشاره الفت ته ده اور الفت صرف په نکاح سره راځي بله لار نشته نمبر 4 په نکاح کې ها ده ها کی اشاره حلاوت ته ده په نکاح سره حلاوت دی په نکاح سره مزه ده په نکاح سره راحت دی په نکاح سره مزه ده په نکاح سره سرور راځي په نکاح سره اطمینان راځي په نکاح سره سکون راځي قرآن په 3 موقعو باندې د سکون د اطمینان تذکره کړې ده پهله مقام دا دی الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر کوم اطمینانی قلب د زړه سکون دی او دا شپه چې راخوره شي قرآن ذکر کړي وجعل الليل سکنا په دې شپه کې سکون دی دا الله په ذکر کې سکون دی په شپه کې سکون دی او دریم نمبر چې نکاح دې وکړو په نکاح سره کوم زنانه تا ته رانږدې ته ورنږدې شوې په نکاح سره قرآن ذکر کړي لتسکنوا الیها تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو نکاح والا لار د سکون دا د نکاح والا لار د راحت دا د نکاح والا لار د مزید اور وضاحت نشم کولی چا چې د نکاح نه علاوه بل لار اختیار کړه پاغه کې سکون پاغه کې مزه پاغه کې لذت پاغه کې خوند نه د مزه لار صرف د نکاح دا د مزه لار د سکون لار د اطمینان لار صرف د نکاح دا اور خواہشات پورا کولو تم نکاح نه وي دا جمله وره خواہشات پورا کولو تم نکاح نه وي خواہشات پورا کولو تم نکاح نه وي اگر که دا سکول غواړي نو د نکاح نه بغیر هم پورا کولی شي بیا نکاح وپېژنه چې نکاح وایي څه ته د نکاح فلسفه وپېژنه نکاح حیا ده
نکاح وفا ده په الله قسم نکاح د انسانیت بقا ده زه په دنیا کې موجود یم وجه نکاح ده ته په دنیا کې موجود یې وجه نکاح ده که د نکاح والا عمل په دنیا کې نو مونږ کې به څوک دنیا ته راغلي وو وایي راغلی به نه پته د انسانیت بقا اور بیا د نکاح عظمت او رفعت ته وګوره نکاح چې کله نکاح وشوه پیله عام هلک وي اوس به امیر ته هلک نه وایي اوس د سړو په سب کې راغی ګوره عظمت میلو شو دا په نکاح سره د احترام میلو شو دا په نکاح سره دته شان میلو شو دا په نکاح سره نو چې کله نکاح وشوه بیا د اعمال بدل شو قرآن په تلاوت کې هم ثواب زیاتیږي اور تلاوت کې هم ثواب زیاتیږي په رمضان کې هم ثواب زیاتیږي په نکاح سره هم ثواب زیاتیږي صحابه لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف د قرآن په تلاوت سره ثواب اجر زیاتیږي اور په رمضان کې زمانه بیو فرمایل نفل فرضو کې بدلېږي یو فرض په اویاو فرضو کې بدلېږي اور په نکاح سره ثواب زیاتیږي اجر زیاتیږي د ناواده کړي او یا رکعاته مونځ د واده کړي 2 رکعاته مونځ ته افضل دی دا وجه څه ده دا واده نه دی کړی قاري صاحب هغه دی او یا رکعاته کوه او دی چې 2 رکعاته وکړي د ده دا 2 رکعاته ستا د او یا رکعاتو نه افضل دی ولي وی پیله د سره حقوق الله متعلق اوس سره حقوق العباد متعلق شو ذمہواری ډبل شو الله وت ثواب هم ډبل ذمہواری زیاته شو حقوق الله نه حقوق العباد متوجه شو نو نکاح دا حیا ده وګورئ چې نکاح کې الله اولاد بچي ورکی چې بچي ملو شي د زنانه مور جوړ شي او د سړي نه پلار جوړ شي زمانه بیو فرمایل د پلار پر رضا کې د رب رضا ده د مور د قدمونو لاندې جنت دی اولاد میلو شي دا خوشحالي د الله د ډیرو خوشحالو ذریعه وګرځي اولاد بچي چې میلو شي هر یو ماشوم کې سمیل دی خوشبو ده د هر یو ماشوم بدن کې یو خوشبو ده دا خوشبو دا د ټوپې خوشبو نه ده دا د شکریہ خوشبو نه ده دا د صوابې خوشبو نه ده د ماشوم په بدن کې چې کومه خوشبو ده دا د خیبر پښتونخوا خوشبو نه ده د دنه چې کومه خوشبو پورته کیږي دا د پاکستان خوشبو نه ده دا د جنوبي ایشیا او د برایزم ایشیا خوشبو نه ده دا خوشبو د دنیا خوشبو نه ده ستا د بچی نه چې کومه خوشبو راځي زمانه بیو فرمایل ریح ولدی ریح الجنه ستا د بچی خوشبو د جنت خوشبو ده دا اولاد محبت راغی نکاح د وجه راغی پلار میلو نکاح د وجه مور د نکاح د وجه ها رشته وګوره د سخر د نکاح د وجه وګوره خواخې د نکاح د وجه نکاح سره رشته میلو شو نکاح سره عظمت میلو شو اور په نکاح کې انتخاب دینداری ده انتخاب حسن پس مزه خیر دی جایز دلار شور پسې مال دولت پسې مزه خیر دی جایز دلار شور پسې ذات او خاندان پسې مزه خیر لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها قرآن ذکر کړي پیغمبر اشاره کړي دا غزه کې په نکاح کې انتخاب دینداری د انتخاب او په انتخاباتو کې سمجھنے والے سمجھتے ہیں انتخاب دینداری په مسله څوک پکار دي دیندارا په مسله دیندار په جرګه کې دیندار اور اسمبلی کې واه کاش ته الله مونږ پوي کی بهرحال انتخاب دینداری دا الکم دیندار جن زمونږ د علمیه دار د پښتنو زم راغلی سعودي نه دوبه نه قطر نه شارجه نه خرشته ولا ګورم سلیقه مندال لایقه تکړه بهترینا با پرده خول خيستا یو نیکه خيستا جنیز ویلا ګورم نه چې اجي سیب زه دغه ترور ته وایم دی خور ته وایم خواتین اسلام ته وایم ته خو زوی له ښه رشته ګوري خو دا زوی دې م ښه دی او که نه بس ښه پسې ګرځي دې دې م وله ښه کړي دي که نه دې 5 وخته مونځګزار دی دې د مشر په ادب پوهېږي دې د مسجد په عظمت پوهېږي د زندګي جوړه ده دین تقوا پرهیزګاري ذکر درود شریف تبلیغ پکې شته خیر دی که هلک چرسي پوړري و جینۍ وله ښه ګورمه صرف د جینکو ښه پسې ګرځو جینۍ وله چې څنګه می هغسې به جی زه ته ګرځه چې څنګه ګورې دا ولا سم که به م ولا سم شي ټوله سر د دې دی د صورت نور د آیاتونو خلاصه د هغه ځای کې بهرحال پاکانو دپاره پاک د پاکانو دپاره وضاحت نه کوم بهرحال نکاح کې واده کې معیار دینداری د انتخاب الک دینداره جینۍ دینداره د کرمان بادشاه لوري د واده قابله شوه لوري د رسختې الفاظ ډېر دي زه د ادب الفاظ وایم لور یې د واده قابله شوه لور یې د رسختې قابله شوه لور یې په ښه او بد پوه شوه چې لور د واده قابله شي مور پلار سره فکر بادشاه وایي چې لور چاله ورکم کور نه بار راووت د شپې ناوخته دی داسې موسم دی جومات سره خوا کې تېرېده یو نوجوان الک په مونځ ولاړ دی قیام مزیدار قرت مزیدار رکوع مزیداره سجده مزیداره
دې مونځ کوي د کرمان بادشاه زه د په تماشه شوم وایي ما چې وکتل وایي داسې سجدې وکړه داسې سجدې وکړه ما په ټول عمر کې د چا هم داسې سجده نه وه لیدلې ما د شیخ عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمه الله رحمتا واسع خلیفه مجاز شاگردانو ختم القرآن و زما بیانو بیا د مدرسې محتمم استاد قاری صاحب ما ته وایي مفتی صاحب ما اوسه پورې چاته ویلي نه دي خو زه چې مونځ کوم په ما یو چل کېږي کیفیت تاریک کېږي ما یې څه کېږي ما ته زه چې مونځ کوم په سجده کې سر کېږدم په سجده کې سر کېږدم اړو زړه مې غواړي نه چې سر د سجدې نه راوچت کړم چې دا سر مې بس الله ته په سجده کې پروت وي ما ورته په ټول عمر کې یو داسې سجده وکړه داسې د لذت سجده داسې د مزې سجده داسې د ادب او د احترام سجده وکړه خلکو د عبادتونو مزه واغسته مونږ راشه د خوراکونو مزه واغسته هسې مونږ د خلکو د خوراک څومره اهتمام کوو خوراک کې به در باندې غوښه خورم او کټوې به در باندې خورم ستا لذت پیژني ستا خوند پیژني الله دې د عبادت مزه مونږ ته نصیب کړي مونږ خوراک میں پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ خوراک میں لذت محسوس ہوتا ہے صرف خیٹ نه ډکو خوند پسې ځو که نه ځو مونږ ټوله ته دا پته ده چې کباب د کوم ځای مزیدار دي کبان د کوم ځای مزیدار دی او تیکې د کوم ځای او پیړې او امرسې سبا زما لوندخوال کې بیان دی 11 بجې لوندخوال کې هغې نه مخکې نه 10 پورې دلته په مرغوس کې دی مونږ ته هغه ځای معلوم دی الله د عبادات سره د لذت مونږ ته نصیب کړي کرمان بادشاہ دی نوجوان چې مونځ وکړ نو دعا ته لاس اوچت کړ وایي داسې دعا یې وکړه حیران شوم ما چې دا رب سره څنګه تعلق دی چا سره بلند آواز سے چا سره صدر مملکت سره چا سره وزیر اعظم سره چا سره وزیر اعلی سره چا سره رب سره دته وایي چې ځوانه ستا مونځ مې خوښ شه ستا تلاوت مې شه قاري صاحب ستا قرت مې خوښ شه که د کرمان بادشاہ در لور په نکاح درکوي نو کوي نو د پخواني بادشاهانو پروټوکول او ډېرو خلکو وایي زموږ به پروټوکول نه بیا چې رال دومره بلا ګاډي وچی وایي پروټوکول به نه دا اوس چی شی دی ماجرو خبره دا چی شی دی بهرحال دې ورته وایي ځوانه که د کرمان بادشاہ در لور په نکاح درکوي نو کوي دې ورته وایي دا خندا دې ما پورې کې چېرته بادشاه وقت ته ګوره د مدرسې خیرن طالب ته ګوره د کرمان بادشاه ورته وایي که چېرته د کرمان بادشاه زه په خپل یم نو بیا خفه کېږئ ما لکه د ثوابې وایي بیا خو قبوله ده ولې چې بادشاه وایي در کوم بیا ورته انکار کوئ استهزا نه کوم چا پورې خندام نه کوم مثال په طور وایم که نواز شریف چاته وایي چې مریم نواز در کومه انکار ورته کوې هلک وایي بیا خو قبوله ده دته وایي صبر وکړه دا خبره قیمتي راووره هلک وایي ما ته قبوله ده انکار کولی شي کولی شي که مونږ تاسو ته دغه بادشاه وایي چې در کوم انکار به ورته وکوئ قبوله ده دې ورته وایي صبر وکړه تا ته قبوله ده کور ته ځم د لور نه تپوس کوم دا شی مونږ پښتنو کې نشته زما ډس ستړی شه دا 25 سال وشو دا موضوع باندې زه وایم مونږ پردي حقونه په خپلو اوږو ایښي د زوی د خوښې مطابق رشته کې نو تا د لور نه تپوس کړي پښتونه نن پلار وایي زه پلار یم که نه د لور پکې سویم مته ته پلار یې دې مسله کې تاړو د سره پلار نه نوټ که زه د لایلو سره وایم دې کې ته اختیار ځکه نه لرې چې د نکاح په دوران کې درې سړي د کور سړي د پردې سړي خپل سړي اجازت لب کور ته دننه ځي که نه ځي دننه ځي درې کسان هغه اختیار چې تی رالي نو چې دا دننه اختیار رالي خو دا عجیب مسله معلومه شوه که نه چې ته د دې اختیار نه لرې 18 سال عمر ته ورسېدل واده رخصتۍ ته بیا د دې نکاح په مسله کې اختیار خپل دی مونږ پښتنو زمونږ زنانو کې ډېره حیا ده زما خور د حیا والا ترور د حیا والا خواتین نظام کې دومره حیا ده که یو ځای خوښ نه خو پلار ته تپوس هم نه کړي د پلار شمله پورته ساتلو دپاره دا چپي پلار به مې خفه شي دا رشته مې پلار کړې ده ټول عمر په اور کې تېروي خو ستا د عزت خیال ساتي تا به د لور نه لږ تپوس کړی و که نه چې دا کور دا خاندان دا پرد واحد دی دا ځای دی خوښ دی دا شرم خبره نه ده دا د شریعت مسله ده په شریعت به چلیږو کور ته لاړ ده نه پته ایډرس واغسته چې موټر وین راکوشي امبار انټرچینج کې که نه او مخکې راشي ټوپۍ ته او بیا د کارخانو په لار مخکې راشي شکریہ ته به راشي ایډرس یې صحیح ورکړی که نه بس اوس یو خبر خوا مه ګورئ خپل قسمت هم دی توجه کور ته لاړو بچې داسې کس سره دی په نکاح ورکوم چې تعلق یې چا سره دی رب سره چا سره او شاعر وی اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے
اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دے اور اس کے عطا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ته لکونه غواړه زما رب به کروڑونه درکوي، خو رب نه غواړه، مخلوق مه لړزوه، مخلوقات رب نه غواړه، رب نه. لوري را روانه کړه، چې لوري کله را روانه کړه د دې کور دروازې ته چې راورسېد، د کور صحن ته چې داخل شو، کوم ځای ته؟ دا صحن زه په جومات کې مجره کې زه پښتو کې لفظ ویم، خو زه دلته به مغه د جومات لفظ ویم. د کور صحن ته چې راورسېد کوم ځای ته؟ نوره پښتو هم سنبال کې دی، د کور صحن ته. کور صحن ته چې راورسېده د بادشاه لور پلټ کر واپس تاو شوه. دا آواز ورکوي بادشاه سلامت، ما درته نه ویل ستا لور به شهزادګۍ به زما د فقر غریبۍ تنګدستۍ کور کې څنګه ژوند تېروي، وګوره لور خو دې واپس شوه. د بادشاه لور راتاو شوه، ده ته وایي چې بدګماني مه کوه، بدګماني مه کوه، ان بعد ظن اسم، بعضې ګمانونه ګنای بدګماني مه کوه. د بادشاه لور وه د قرآن حافظه وه، د بناتو مدرسې پېژنده، حضرت صاحب د بناتو مدرسه ده، علما دي دلته کې مدرسې دي بنینو بناتو، چې د بادشاه لور د بناتو مدرسه کې د قرآن حافظ وي، نه د هغې لاندې پبلک رعایه باندې به اثر یي که نه به یي. موږ وایي د بره نه شروع کړه، دوی راته وایي د ښکته نه شروع کړه، د بره نه شروع کړه، تقوا د هغه ځای نه شروع کړه. بره متقي پرهیزګاره راوله، لاندې به ښکته ټول متقي پرهیزګاره راځي. توجه، دا هر چا خپل سوچ دی. بدګماني مه کوه. د بادشاه لور ته یې زه ځکه واپس کېږم چې ما ته پلار وایي الله والا دی، تعلق یې چا سره دی؟ خو زه په دې واپس کېږم، دا مخامخ منګي پراته دي، مټکې پرتې دي، یو منګي د پاسه سړه روټۍ پرته ده، هغې د پاسه سالن ساګ د تلکاري ده، سالن پروت دی. زه په دې وجه واپس کېږم چې تا له الله تعالی ماسپښین رزق درکړی و، ماښام دپاره دې ولې ذخیره کړي؟ ته څنګه الله والی، الله والی چې یو ټایم اوخ د بل ټایم فکر ته څنګه الله والی؟ په واده کې انتخاب دینداری ده، وای انتخاب سبق یې نشي، انتخاب دی ورته وایي باچا سلامت ملامتیا مه وایه، خو ما نه لږ تپوس وکړه چې دا روټۍ ما ایښې ولې ده، ما دا سړه روټۍ دا ساګ سالن ولې ایښي؟ باچا سلامت دا زما روژه وه، دا ما د روژه ماتې دپاره ایښې. د بادشاه لور ورته چې دا ستا روژه وه، حافظ ده که نه حافظ سره خو بیا به څنګه ژوند تېری او که نه ډېر ګران کار دی، هغه هم نه چپ کېږي. او ته چې دا ستا روژه وه، روژهدار د الله تعالی میلمه او ستا میلمستیا په الله واجب وه، نو ته د الله میلمه وې، بیا دې ولې ذخیره کوه؟ چپ کېږي دا هم نه چې هلک دومره دینداره او جینۍ دومره دینداره او د دوی واده وشي، وایه اولیا به دې پیدا کېږي که نه؟ څه کوي؟ اولیا به پیدا کېږي او که نه؟ دی وجه معیار دینداری ده. او بیا د نکاح دوه جهتونه بیانوم، بیا دوه رسمونه رواجونه بیانوم، بیا اجازت غواړم. توجه، نکاح عبادت هم دی، نکاح سنت هم دی. وای نکاح عبادت دی، څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، صدقه عبادت دی، درود شریف ویل عبادت دی، جهاد فی سبیل الله عبادت دی، دعوت او تبلیغ عبادت دی، دا شانتي وادم عبادت دی. وادو واقیم الصلاة منځ قائم کړه، د الله حکم دی عبادت دی. واعطوا الزکات، زکات ادا کو، د الله حکم دی عبادت دی. بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کوا، د الله حکم دی عبادت دی. کتب علیکم القتال، جهاد کو، د الله حکم دی عبادت دی. کتب علیکم الصیام، د رمضان روزه پتا فرض دی، د الله حکم دی عبادت دی. نو واورا فانکحوا ما طاب لكم من النساء، نکاح د الله حکم دی. څه شی دی؟ څه شی دی؟ عبادت. څه شی دی؟ نو پښتنو جواب راکړه چې واده عبادت دی. نو په عبادت کې غانا باجانا ډنګ ډونګ ډمان اجلاګان ګلوکاران پنکاران ډي جے سسٹم پکې پکار دی، پکار دی. په عبادت کې غانا دا اوسه پورې تا د عبادت په نظر کتلی دی ته نه دی؟ ته ځکه جومات ته نه راځي، ته استاد چې قاري صاحب مولوي صاحب نه راځي. واده عبادت ته ټول وایي واده دلته پې دستخط ووښی او که بیا پکې چا غانا بجانا چېرته واده کې وکړو چې بعد کې خو ریزلټ راوځي که نه. واده وایا واده واده ما صادر هم کېښوده، تاسو خو نوم نه ښکاره کوئ، تاسې ځان نه راتاو کړي دي. او ما وی خیر دی په یخنۍ کې که بدن له سردي کېږي د مسلمان ایمان ته خو هر وخت حرارت میلاویږي. ستا خو به ایمان ګرم وي، بدن له به ساړه کېږي، تا د بدن نه زه صادر راتاو کړي، زه ایمان دې ګرم دی، بیا دې هم سپورټ کوم نه مني، سره د صادره مې قبول کړي. توجه،
واده عبادت دی، واده په عبادت کې ګانا بجانا پکار ده. اوس تاسو د سیل مې ټول اولیاء یې دې ځای کې زما ډو څه کار نشته، د خلکو خبرې به کوو. خلک واده کې ډمان راولي که نه؟ په تاسو خو د خلکو اطلاق نه کېږي که نه؟ زه وایي خلک یادو چې خلک برابر کړو، موږ خو زبرګان یو. خلک واده کې ډمان راولي که نه؟ اجلاګان راولي که نه؟ ګانا بجانا کوي که نه کوي؟ زنانه کور کې ګډېږي واده کې که نه ګډېږي؟ اوس دا ښه کوي که بد کوي؟ اوس و چې واده عبادت دی، په عبادت کې ګانا بجانا پکار ده. زه په دې نه پوهېږم، زه چوک بندوم، سړک بندوم، سټرایک کوم، مظاهره کوم، احتجاج کوم. سنو چې په واده کې ګانا بجانا څوک کوي، عبادت پورې خندا ده که نه ده؟ ده که نه ده؟ دا وا عبادت پورې خندا ده، د پیغمبر سنت پورې خندا ده، د الله د آیات د قرآن د آیاتونو د حکم احکاماتو زما د پیغمبر تعلیماتو پورې خندا ده. نو بیا واوره فرانس کې چې یو سړی د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړي، هالینډ ډنمارک کې د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړي، پھر تم مرد قلندر مرد مجاہد بنتے ہو، سڑکوں چوکوں چوراہوں پر نکلتے ہو. اوہو بڑی زیادتی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، بید بھی ہو گئی. من که په ودونو کې ډمان راولو خیر دی، خو فرانس والا چې ګستاخي ونه کړي، مونږ آزاد یو، زمونږ چې څه زړه غواړي به کوو. دا خو ښکاره مثال دی. انډیا کې یو هندو قبلې ته مخ که متیازې کولې، څه کول؟ تبلیغ والو خبره به وکړو، زه تقاضې کوله، زه څه کول؟ تقاضې کول، تقاضې کوله، قبلې ته یې مخ کړې تقاضه کوي. پښتون راغی، غیرتي پښتون، ماشاءالله صوابې ټول غیرت غیرت دی. مې نوجوان مم د صوابې دې د کالر نه ونیسو دته چې پاسه مونږ عبادت کې قبلې ته مخ کوو، او تا قبلې ته مخ کړې تقاضه کې داسې برابر که داسې وډباو. سړی یې توبهګار که. زه د مستوراتو موضوع له راځم انشاءالله، هغه لږ بعد کې ویم. لا بار بار لګیم د کور دننه خبرې لا نیم تلي، هغه چې پروګرام لږ وروستو دی هغه له توجه. دومره وسیع موضوع دې را کړې چې دا به زه څه څوک یادم. سړی توبهګار چند دن بعد همغه مسلمان ناستې قبلې ته مخ کړې تقاضه کوي، همغه هندو پې راغی. چې راغی چې ویې کت لاسونه یې داسې کړه، ده ته وایي چې اخلا پرون چې ما قبلې ته مخ کړی او دې ډبولم، برابر دې کړم، توبهګار دې کړم. نن دې خپله قبلې ته مخ کړي، مسلمان ورته وایي چپ ستا پکې سویمه ده، زمونږ خپله قبله ده، که مخ کوو او که شا کوو. زمون خپل دین دی، زمون خپل اسلام دی، زمون خپل پیغمبر دی. مونږ که اسلام پورې خاندو خیر دی، مونږ که قرآن پورې خاندو خیر دی، مونږ که ګیرې پورې خاندو خیر دی، مونږ که پټکي پورې خاندو خیر دی، ما او تا که د پیغمبر سنتو پورې خاندو خیر دی. خو چې فرانس کې څوک ګستاخي ونه کړي، زه ستا د ایمان ته کوم ایمان ووایم؟ زه ستا اسلام ته کوم اسلام ووایم؟ زه ستا د مسلمانۍ ته کومه مسلماني ووایم؟ څه چې هندوان کوي هغه مونږ کوو که نه کوو؟ وایه هندوان لاس ته راکي تړي که نه تړي؟ او ته په ودونو کې نښه تړې، رومال تړي که نه تړي؟ ثوابې کې رومال شته که نشته؟ د واده له په کرسۍ کښېنې رومال ورته وتړي، په لاس کې چېرته نکریزې ولګوي، هار ورته واچوي، خوله کې لډو ورکوي، کرسۍ باندې یو یو له نښه کوي. کشر لالا تم راشه، بابا تاسو هم راشه، دا سپین ږیرې هم کښېنئ که نه کښېنئ؟ راکړې څه به جواب راکړې. توجه، واده عبادت ته، ټول واده یو قدم اخلم. واده عبادت ته، څنګه چې منځ عبادت، تلاوت عبادت نو وره، منځ عبادت ته طریقې موجود ده، ذکر عبادت ته طریقې موجود ده، حج عبادت ته طریقې موجود ده، عمره عبادت ته طریقې. زما پشاور حج کیمپ کی ڈیوٹی لگی، حجاج کرام سر تربیتی نشست کی، حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد کیا کرنا چاہیے. لکه حاجي صاحب ته چې حج لځي، نو د حج نه مخکې به 15 کارونه دلته کوي، بیا به هلته ځي. څو کارونه؟ اوس خو نه حج له ټول روان یو، که رواني کوم نه کار بند دی، لاره خرابه ده، خټې مټې دی هلته وي. حج نه مخکې به 15 کارونه کوي. په تبلیغ کې 6 نمبرو کې په 15 نمبر څه شی دی؟ څه شی دی؟ وایه که نه؟ تاسو کې 4 میاشتې نه دي لګولي. څه شی دی؟ صحیح نیت دی. دلته په دې کې په پیله نمبر نیت صحیح کول دي، چې حج لذي ستا نیت څه دی. لکه یو نیت مې دا دی، مال ډیر دی، دولت ډیر دی، کله چین ته ځو، کله جاپان ته ځو، ما وی راځه یو چکر پکې د سعودي مو لګوه. دا نیت ټیک دی؟
د څنګه چې چین او جاپان ته چکر لځي د سعودي ته هم چکر لځي او حج په دوران کې مناسک وپېژنه صفا مروه وپېژنه استلام اور د حج نه بعد به څه کوي حج نه بعد چې راشي په کارخانو کې به په خپل مارکیټ باندې غټ غټ ولیکي چې پلان کې حاجي صاحب کرایا سٹور چې حاجي صاحب د خلک به په سټ کې وي اس کے لیے حج نہ کرو حکیم الامت چاته وي حکیم الامت اوس دته حکیم الامت ولي وي شاهد مولوي صاحب حکیم الامت دا د امت حکیم دی د امت تانبونه ته عالم راغی نو علما چې راشي تاسو کې تاسو نو مولوي صاحب دا شهزاد مولوي صاحب دی شاهد مولوي صاحب دی مون حبیب صاحب دی دا علما دي نو اشرف علي تانی صاحب چې تانبون ته عالم راغی و یو نه تاسو کو چې تاسو نوم دی یغه ته چې الحاج فلانا ابل ته تاسو نوم دی هغه مته الحاج فلانا نوم د کواغست ابل ته تاسو نوم دی هغه الحاج فلانا اشرف علي تانی سے چې کله زمان نمبر راغی وای ما ته چې تمہارا نام کیا ہے وای ما وته اشرف علي نمازی اشرف علي یغی نیغ نیغ کہتا ما چې کیوں گور گور کر دیکھ رہے ہو ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کیا تو الحاج الحاج کی رٹ لگا رکھے میں 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہوں میں نے نام کے ساتھ لگا دیا نمازی دا د امت حکیم دی علاج یو کوي نه کو د علماء دیوبند کې چاته کوم لقب ملو دی ور پیټ دی په کسو شیخ العرب والعجم دی هغه ور پیټ دی کسو شیخ الهند دی وګوره برابر دی کسو حافظ الحدیث وګوره ریحانۃ الهند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه وګوره مفتی هند مفتی کفایت الله دہلوی رحمت الله علیه وګوره بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس خان دہلوی رحمت الله علیه وګوره هر چاته یو لقب ملو دی پیټ دی په بہرحال ځان بیل یو موضوع ده منز عبادت طریقے موجود ده حج عبادت طریقے موجود ده ذکر عبادت طریقے موجود ده عمرہ عبادت طریقے موجود ده درود شریف علم عبادت طریقے موجود ده پنجاب ولسم درود شریف نه ورځي ښه لاکو کروڑو درود و سلام الکه دا په منځ کې چې کوم درود دی اصل درود دی لاکو کروڑو درود و سلام الکه پښتو کې وایا د منځ والا درود شریف دی بزر د تودري کتاب تعلیم تم نه پریدي وای ګش مخونه کوي والله تبلیغ والو سره د سر اړو لګینه خو بیا را جمعه بیا وینځي درود شریف عبادت طریقے موجود دا ذکر عبادت طریقے موجود دا بیا ټول وای وعده عبادت طریقے دې کې بوس خبره کوم زموږ نه سبرم تاسو کوم دی علماء نه تاسو کوم ډیر په ادب تاسو کوم مونږ جمعه ترازو امام نه قاری صاحب حافظ صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث نه دا تاسو کوم دوست مولوی صاحب نه دا تاسو کو شیخ القرآن د شاه منصور صاحب نه دا تاسو کو د علماء نه تاسو کو د بزرګان نه شیخ اعزاز الحق صاحب نه تاسو کو مونږ د روزه تاسو کو د زکات تاسو کو د حج تاسو کو د عمره تاسو په داوی سره ویم چې د یو سړی د زوی واده او د مسجد تراشي زنو یتلمس د پاتحیات کې خپل امام تکین چې امام صاحب مفتی صاحب قاری صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه او خیا تاسو نه تاسو چا کړی حضرت پرده مرده ما چاو پچا تاسو نه کړی قاری صاحب شاید مولوی صاحب تا مولوی صاحب تاسو نه چاته پوس کړی دی واده کې راغلی او سړی چې د زوی واده اسلام راته وخیا قرآن حدیث کړی دی یا دا چا د لور واده تاسو خولیه تاسو سره زه کتیم نشم او زه چې خبره کوم زه یم خلق زه بار خلق یادوم او دې کې خلق نه دي دا خولیه دي توجه زه به ان شاء الله تاسو نه خپه کوم خو خوشاله ممنا صبر وکړه توجه د یو سړی د لور واده او د امام تراشي چې امام صاحب د پیغمبر سولور یانې وي زمونږ یو خبرم د سلور نه بار نه د شابه سولور یانې وي زینب رقیہ ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہن امام صاحب پیغمبر سلور لوریانې رخصت کړي واده کړي امام صاحب زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه او خیا دا تاسو چا کړی دی مولوی صاحب کړی دی چا تاسو ته امام کنه تا نه تاسو چا کړی شاهد مولوی صاحب کړی شهزاد مولوی صاحب دا تاسو ته چې د روزې تاسو کې د زکات تاسو کې پښتونه تاسو نه یادوم خلک یادوم علما خپل انداز ته چې د روزې تاسو کې د زکات تاسو کې د حج تاسو کې او دل راشي استاد په ما قرباني کیږي او کنا پتا کیږي خو مضبوطه چاړه مال پکار ده د قرباني تاسو کې د روزې د حج تاسو کې ته د واده تاسو ولې نه کې
تا اوسه پورې دا د واده دا مسله دا د سنت مسله ګڼلې نه ده دا د واده مسله اوسه پورې تا عبادت ګڼل راشه عبادت یې وګڼه نه شادي به خانه آبادي او که عبادت دې ورته ونه وي او ګانه بجانه رسمونه او رواجونه دې وکړو نو بیا شادي خانه بربادي ده تاسې په کاړو دي که چې شادي خان آبادي او بینر لګو چې شادي خان آبادي او پکې ګډې ډمان دې وجه نه واده عبادت تی طریقې موجود ده علماو نه به تپوس کوو زه د خان خانی منم د ثوابې د ملک ملکی منم د نواب نوابی منم د صدر صدارت منم د وزیر وزارت منم د عالم نه بعد چا نه بعد ځکه مونږ په هر چا دا ټول لیډران ایم پی ایز منیز منځونه کوي وایه بیا منځونه کوي مونږ بدګماني په چا نه کوو منځونه دومره شومان یې منځونه خدایه خوله وخوځوي منځونه کوي خو چې منځ کوي په جومات کې په مصلی کوي که سپونو کې ستا د ثوابې او د شکرې خانان چې منځونه کوي مسجد ته لاړ شي د امام په ځای کوي که سپونو کې کوي نو دا امام که ادنا ولې نه دی سوسایټۍ کې قدر او منزلت شان او شوکت او وقت عظمت والا نه دی لیکن د پیغمبر په مصلی چې ولاړ دی امام مخکې د امام مقدم دی امام مقدم دی اور ستاسو حیات او جاویدانی او ژوند دا په دې کې دی چې ته وروسته ولاړې او مولا مخکې ولاړې دا څوک چې وایي چې د مولا نه مخکې کېږم ما یې مړ شه د جنازې کټ به دې مخکې پروت دی څه له ځان مړ کې زه ستا ژوند غواړم زه ته یم د مولا نه شاته ودرېږه ما ته یو کس و چې مفتی صاحب مولا نه منم ما تازه سیروزه ولګوله ما ته یې مولا نه منم ما ورته یې اوده مولا نه منې که ویښ مولا نه منې ما د اوده مولا باره کې خو ما ته امیر صاحب په سیروزه کې ووی تاسو کې سیروزه چا لګولې هله تاسو دا کارونه کوئ شکر الحمدلله شکر دی شکر ما یې که پته نه ثوابه کې بل قسم خلک دي هله که تبلیغ کې خو که اے این پی والا دی پی 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 والا دی پی ټی آی والا مسلم چې په کومه پارټۍ کې خو ټول تبلیغ کې ځي که نه ځي دا خو یو شریک کار دی تبلیغ د دې خو پاټو ماټو سره اړو تعلق دا ټول اجتماع دا ټول پاټو لیډران راځي که نه راځي ما ته امیر صاحب دا خبره وکړه حواله ورکوم هغه لګه نور علماو ته پته ده د عالم ټوله شپه خوب اور د عابد ټوله شپه عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله زه ورته وایم چې مولا او دی د اوده مولا مقابله نشي کولی د دغه ویښ مولا به څه مقابله وکړي ته اوده مولا مقابله کولی شو څه ولې عالم چې دوی زما مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت او طاعات دعوت او جهاد د عالم د خوب مقابله کولی شي عالم چې مخکې دلته مسله د نکاح کوم توجه عالم چې مخکې دی مکان جوړې پلازه جوړې مارکیټ جوړې کارخانو کې کارخانه جوړې انجینیر سره مشوره بات کې کارپینټر سره مشوره بات کې ټیکادار سره مشوره بات کې پهله مشوره په تعمیر کې عالم سره وکړه چې په اسلام کې کم تعمیر جایز دی چا چې پلازه جوړوله چا مارکیټ جوړو چا دکان جوړو چې د راغلی امام سره نه توجه تاسو نه تپوس کوم فضایل اعمال تاسو پیژنئ چا کتلې لوستلې اورېدلې لیدلې فضایل اعمال کې حکایت صحابه کې دا واقع چې اورېدلې ده هغه د صحابي او چبوتره چې پیغمبر ولیده د خوشحالۍ اظهار یې وکړه د خفګان بس دا کافي ده نو په مکان تعمیر کې به عالم نه تپوس کې مخکې ولاړ دی ستا د زوی د لور واده دی وروڼو سره مشوره بات کې خویندو سره مشوره بات کې قام کبیري والا سره مشوره بات کې په واده کې پهله مشوره به چا سره کوي په موږ سره مخکې څوک دي او دوه رواجونه ویم انشاءالله چې ثوابې کې بنئ او کوي نو خلک به کوي بعضې خلک د واده له کټ کې کینی او درې پیرې ښکته بره کوي په پالنګ به خېجو شته که نشته دا خو بزرګان دي خلک یې کوي که نه کوي دا خبره پې دومره ښه لګي خلک امیر خو په پالنګ نه خېجي که نه شکر الخان څنګه چې مودیان هم پکې راولې توجه ما ډېر ځکه دا ویلي دي ما د 2000 نه په دې موضوع تحقیق شروع کړی او دوست مولوي صاحب په کتاب هم برابر کړی کتلې چا که نه د دوست مولوي صاحب کتاب دی نکاح سنت بهرحال پالنګ د هندوانو طریقه ده د چا ده د واده له کټ کې کښېنئ او درې پیرې کوي که نه ته جوړې خوله کې ګوت هم درې پیرې وال دا سنت دی ته جوړې دا سنت طریقه ده چې درې پیرې اوس راشئ پهله په پالنګ څوک ختلي دي ثوابې کې نه آل ان ورلډ کې وایم 14 اگست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روانو هندوستان کې ځکه دا پاکستان هم هندوستان هغه وخت کې
شریعت مسله خو دا ده چې سړی په لار ځي حاجي صاحب کوم خوا به ګوري په لاره چې ځو کوم خوا به ګورو هله موږ ته خو دا هم نه راځي دا 4 میاشتې به لګول غواړي په لار چې ځي مسلمان چې ځي قل للمؤمنین یغض من ابصارهم نگاہ جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے په لار یو سړی روانو په هنده و جینۍ نظر ولګېد خوښې شوه د تبلیغ والا خبره و ایمان یې کمزوري و پوه نه شه ولګو 4 میاشتې چې قوي شي که نه الله دې توفیق موږ له راکړي هنده وې خوښه شوه مور پلار پسې ورلاړ ستاسو دا لور مې خوښه ده مال یې راکړئ هغې ورته موږ بوتانو ته سجده کوو تاسو رب ته سجده موږ هر جایي تاسو یکجایي موږ مشرکان تاسو موحدین یې اور موږ بت پرست یو تاسو رب پرست یې او چې عقیده کې اختلاف بیا ورسره نکاح یو زر زر وایه هندوانو سره نکاح قادیانانو سره نکاح چټو شیعګانو سره نکاح سکانو سره نکاح عیسایانو یهودیانو سره نکاح هندو ته وایي نکاح نه کېږي مسلمان پې زړه بیللی دی ورته چې هر شرط یې خو بس راکوی به واوره حاجي صاحب هندوانو ته شرط خو شرط دا دی چې کټ کې به دې کینو او کټ به 3 پیرې ښکته بره کړو هلک وایي ما موته بیا دې موته کم ګران کار دی خو 3 ځله به دې ښکته بره کړي او ښه بمبار کار دی کېږي چې خو درکوي توجه 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 دلته یار دوست په پالنګ خېجوي که نه خېجوي یو شان جامع یو شان واسکټ چې اچولي دوستي تعلق مرګرتیا بقول د زینت المحدثین شیخ المشایخ شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت بیوزاتهم و دامت حیاتهم دوستی تعلق مرګرتیا د اجري جماعت بیٹکه پوری پردی لکان کور ته دن کول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته پښتون د پالنګ په دوران کې چې تا پردی لکان کور ته دن کړ خینی ورته خواخي ورته خور ورته مور ورته اسلام دې تباہ کو پښتو دې تباہ کړ پردی لکان کور ته دن کول پالنګ دوران کې خلک کوي کنه کوي اے خلک یادو ما کوي کنه کوي خلک یې کوي که نه دا ونه وایه چې مونږ هم کوو نه نه مونږ یې نه کوو توجه او دا پالنګ د چا کار یو هلک واده مې واده وکړو په پالنګ ونه خېږي ما ته مفتی صاحب مجبوري ده ویم څه مجبوري ده وایي خواښې راته وایي چې خېجې به دغه ازمارکټۍ به څوک پوهېږي توجه او دا دې دپاره یې کمزوري درته ووایم دا په دې کټ کې کښېنئ او ښځې خو راغونډې شوي نو چې دې کټ کې داسې یو چت کې نه هغه د جینۍ هغه مور نورو ښځو ته وایي چې لیده هغه دغه دی خلکو ته یې ښیي چې پورته شه چې د لور دې خوښ شي شکر وباسه پالنګ د هندوانو طریقه ده چا طریقه ده دې نه بعد 2 خبرې راوځي بعضې هغه خلک چې هغوی دا کار کړي بار خلک یادوم تاسو وړه کې سره نه ولې په پالنګ ختلي تاسو کې څوک نه دي ختلی ټول اولیا یې او که څوک ختلي هغوی ته ما ته متوجه شئ ما کنډرو کې بیان وکړ ګرمي ډېر ناوخته و چې کله ما بیان وکړ ما پالنګ د یو کاکا راغی ما ته چې مفتی صاحب ما ته خو پته نه وه او ما ته اوس پته ولګېده او چې کله زما واده و که نه خپله کارګزاري راته بیان هغه سنت وایي زما چې واده و ما ته خو پته نه وه نو د ماجرو په اصطلاح کې راته وي وایي مفتی صاحب ما ته خو پته نه و چې د هندوانو طریقه ده زما چې کله واده و که نه زه خو یم ما ته د ماجرو اصطلاح کې وي ما ته زه خو یم داسې جګ جګ کړي ما چې تا د عامر په واده کې دا مسله واورېده چې پالنګ د هندوانو طریقه ده او دا کار تا کړی او تا اوس چې ربه زما توبه ده الله به ورته کړي ګناه خو که د دې پروګرام نه بعد په دې کلي کې په پالنګ څوک وختل ګناهګار دی که نه دی حجونه هم کوه حاجي صاحب دی خوا مخکې راشه دلته دې کرسۍ راوړه توجه حجونه هم کوه عمرې هم کوه صدقات خیراتونه هم کوه په ډومبي سب کې امام پسې منځونه هم کوه خو چې په واده کې د هندوانو طریقه وکړه که نه د قیامت په ورځ به ګاندي سره پورته کېږي حشر به د ګاندي سره وي وایي پالنګ د هندوانو طریقه ده چا طریقه ده دا په دې کلي کې ختم شو دا دومره علما چې راغلي ما چې هغه د نوشیره کیڼ نه ځان هر وسته ځان مې ستړي کړ دې دپاره چې دا رواج ختم شو او دویم رواج نښې پېژنې ثوابۍ کې شته که نشته خلک نښې کوي د واده لږ په کرسۍ کې نه لاس ته رومالو تړي لاس کې نه کړي خلک کوي که نه کوي که نه د واده لږ په کرسۍ کې نه بنارسۍ او چاچي وله نښه راوړه کشرې خور مشرې خور او هغه شمې په شکور کې اوسه پورې ما شمې نه وي لیدلې شکور کې خلک روټۍ ږدي دوی چمک ته دمک ته پړکینده شکور جوړ کړي او پرارۍ ته راځوړن دي نو په هغې کې نکریزې وتپي او شمې وایي که مومبتۍ وایي شمې پکې بلې کړي نو هغه ګډوي د اور احترام حاجي صاحب
د عقیدې مسله ده. د اور احترام په اسلام کې حرام دی. د اور احترام په اسلام کې د اور تعظیم د اور احترام چې څوک کوي هغې ته آتش پرست وي، هغې ته مجوس وي. ضرورت لپاره اور بل که جایز دي، اور بل کا رڼا که جایز دي، اور بل کا روجې پخې که جایز دي، اور بل کا کټوې پخې که جایز دي، اور بل کا غوښه پخه که جایز دي، اور بل کا حلوا پخه که خپل هم اخره او مال هم راوړه جایز دي. ضرورت لپاره اور بلول جایز دي. خو راجي صاحب داسې غټ غټ انرژي سیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به نیغې نیغې کوي. ولې لوډ شیډینګ دی سر؟ نه بجلي نه وه چې دا شمې تاوي. بجلی شته او شمې لګولي، که بجلي اړه شمه ولګوه. دا د مجوسو طریقه ده. او د واده هلک چې په کرسۍ کښېني په هغې بنارسۍ اچولي، هغه نښه کوي. ته جوړې دې ورته ور واده کوي او یو دې دا واده والا پوخ ناست دي، نو ورور له وله نښه وکړي، رومالو تړیا لاړ شي. بل کشر ماما له تره له کاکا تم راشه که نه، کاکام کینی کاجیم کینی مشر لاله بابا راځي برکتی کار دی چې تم برکتی شي. او چې کم یو له نښه رومال تړي نو هغه چې کم ترور کم چاچي کم خور ولا نښه کوي رومال تړي نو ورته پیسې راوباسه 1000 روپۍ 2000 3000 او یو نیم ته پکې وي ته خو په دې واده ډېر خوشحاله ټیک بل 10,000 راکې زرې ورته وشمارې ته جوړې د جومات چاندی د ثواب په نیت ورکړه. وایي دا وصولي کوي که نه کوي؟ کوي که نه کوي؟ دا پیسې ورکوي په ډمانو په پټو سترګو پیسې ولي. په دې رسمونو رواجونو موږ د پیسو تباهي کوو، خو مولا ته نیت خرابي. سار که امام صاحب نکاح تړي دلته د نکاح پیسې څومره ورکوي؟ دا خو دوباره بیا وکړي. توجه! په واده کې په ډمانو پیسې شیندلي، په اجړاګانو، په میلسونو. او سار چې امام صاحب نکاح تړي د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کړي نو 1500 روپۍ به راوباسي او امام ته به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه. دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو. دا چې په ډمانو او په اجړاګانو شیندلې هغه ټایم خو دا نه و چې ښه نه وي، خو که نعتخوان له چا پیسې ورکړې داسې یو بله پارټي پکې راپاڅي وایي کوپر وشه. پاټۍ ماټۍ خو تاسو جوړ نه پېژنې، کوپر وشه. خو چې د مولا جیب ته ځي نو چوې که مولا ښه ګاډي کې وګرځېد، ښه خوراک، ښه لباس، دیم مزې کوي نو ولې ته به یې کوې؟ موږ ما اجازه کې بیان کوو نو هغې کې دا وي چې یاره وایي راشه نو وایي مولیان هم دغه غواړي کرسۍ غواړي. ما ورته ویلې د مولیانو کوناټي د اوسپنې نه جوړ دي. نه تاسو نه تپوس کوم زه په کرسۍ کې کېناستې شم که نه؟ مړه چې ته کېناستې شې ما هم ورته پرېږده. بهرحال واده عبادت دی. واده نخې د مجوسو طریقه ده، رومال تړل د مجوس طریقه ده، دې نه توبه وباسو او واده وکړه. امیر مور پلار دواړه شته که نه؟ شکر دی شکر دی. یو هلک واده ما یې واده وکړه خو مور پلار پرې نه دی. ما ته نه مفتی صاحب مور پلار زما مور پلار دی، وایي مور پلار پرې نه دی، وایي نه مور پلار زما مور پلار دی. او چې واده وشي پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي. نعمت الله خو اوس تشریف راوړه، پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله. ښځه اولاد بچي پراپرټي ګاډي موټرې دوکانونه مارکیټونه بیا بیا میلاږي. مور پلار بیا بیا مور پلار د عظمت نه. موږ څوک پلار ستا پلار په سعودي کې و، ستا پلار په قطر کې و، ستا پلار په دوبۍ کې و، 5م منزل ته به یې د سیمټو بورې خېجوله. دا پلار مسافر ستا دپاره و. دا څومره مسافر چې بهر ملکونو کې دي دا د مجبورۍ د وجې دي که د مستۍ د وجې دي؟ ته وایې بهر ملک کې دی، هغه بهر ملک کې دی، دا د مجبورۍ د وجې دي. دا د اولاد د بچو محبت دپاره قربان شي. 5م منزل ته سیمټي بورې خېجي، دې ورته دلته نه رینګو کې ماله راډو راولېږه چې دا راډو داسې، ماله موبایل راولېږه، ماله شیمپو، ماله صابون. ولې پاکستان کې قیامت دی که کرونا ده؟ چې ستا پلار راغی زوړ شو ضعیف شو بوډا شو، دې مشرانو ته وګوره مړه مې خفه شي چې ستا ملا نیغه شوه، ستا د پلار ملا کږه شوه. ته چې ځوان شوې ستا پلار ضعیف شو، تا چې اورېده شروع کړه ستا پلار په غوږونو دروند شو، تا چې لیده شروع کړه ستا د پلار نظر کمزوره شو، د ستا پلار چې ځان خاورې ریکه. دا د اولاد د بچو د ارمانونو دپاره دنیا کې هر څه بیا بیا میلاویږي، مور او پلار بیا بیا. او زما دعا ستا دعا د حافظ صاحب د قاری صاحب د مولانا صاحب د اجي صاحب د تمام دنیا د اولیاء او دعاګانې راجمع کړه، د مور دعا ته نه رسي.
د مور په دعا کې چې کومه الفاظ چې مور سره دي دا ما سره نشته ما ته هغه دعا هضم نه کوي کومه دعا چې موږ تاسو ته مور کړې ده مور څه وایي موږ ګډ وډ ګرځو قدم غلط گفتگو کلام غلط دا مور په مصلی ناست دی ربا د بچي سر ته مې خیر کې ربا د بچي په جولی کې مې خیر واچې ستا د سر چې خیر غواړي ستا په جولی کې چې خیر غواړي دا دعا په کائنات کې صرف تا ته ستا مور دا دعا کوي او څنګه چې دعا قبلېږي خیر هم قبلېږي پیر ذوالفقار صاحب نقشبندي خطبات فقیر کې ذکر کړي و یو نوجوان کور ته لیټ راغی او کبیره ګناهونو کې الکبائر کې امام زاهبي ذکر کړي الا انبئکم باکبر الکبائر الثلاث ادري غټ ګناهونه درته ونخم الاول الاشراك بالله دویم نمبر حقوق الوالدين دریم نمبر شهادت زور د مور پلار نافرمانی د شرک نه بعد غټه ګناه کومه یو ده نافرمانی پیر صاحب ذکر کړی وي یو نوجوان کور ته ماسختان لیټ راغی مور په مصلی ناسته تسبیح اړولې ذکر یې کو نو مور ته چې بچیا بیا دې ناوخته که وایي دې مور ته وایي چې بستار وخت غاپې دا زما الفاظ نه دي پیر صاحب لیکلي مور له لټه ورکړه مور د زړونو ورته ازار وخت مور ورته ویل الله دې دا دواړه خپې ماتې کا خطبات ذکر کړي وایي دا نوجوان الک د ریل ګاډي پاټلې سره خوا کې را روانو لړکړات را پریوته ریل ګاډي پې راغی دواړه خپې کټ شو دی هوش کې خلکو را منډې کړي وایي الک ریل ګاډي وو دی ورته ریل ګاډي نه والې د مور ازار دا ازار نه چا بازار د مشر ازار وانخلي د سپینګیري ازار وانخلي د مور او پلار ازار وانخلي د مسجد د امام د قاری صاحب د علماو ازار وانخلي دعا ته واخله د پلار نه دعا واخله او خپه کېږې ما زموږ چې مور پلار کټ کې پرېوځي که نه په کټ کې فارغېږي قسم بالله درته وایم موږ پښتانه جومات کې ما ته خلکو لس پیرې ویلي چې ما او تا ته زما مور پلار محتاج شي او په کټ کې فارغېږي او په کټ کې موږ صفا کوو نو موږ پښتانه څه وایو موږ یو بل ته وایو دعا وکړې مرګ یې پرده ده زه پلار په مرګ خوشحاله یم زه د مور په مرګ خوشحاله یم دعا وکړې مرګ یې پرده ده ته چې دومره پوچې سیز وې او تا په کټ کې غول متیازې کول ستا د مور پلار ویلو چې مرګ یې پرده ده خو نن چې زما ستا پلار تا ته محتاج شو ستا مور تا ته محتاجه شوه ته وایې مرګ په ایمان یې دا خبرې مونږ کې شته که نشته خلق نه یادوم بس دی اوس به ځان یادو دا مونږ کې شته که نشته شته که نشته دا جمله پښتنو کې شته که نشته بس ډېره سخته ده الله دې پیسانه کړي ته دعا واخله د پلار نه ته د حاجي صاحب دعا واخله ته د مور نه دعا واخله تعالی الله د خدمت موقع درکړله ویکه خدمت یې وکړه چې څومره مشران وفات دي الله دې مغفرت نصیب کړي او حیات دي الله دې موږ د خدمت توفیق را نصیب کړي واده عبادت دی واده رسمونه رواجونه په سنت طریقه واده کوو او چا چې په ګانه بجنه په ډنګ ډنګ واده وکړو زما دا کلیپ د ټیک ټاک والا مې راوچت کړی دی چا چې په ګانه بجنه په ډنګ ډنګ واده وکړو نو په لومبۍ ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ په درېیمه ورځ هم په څلورمه ورځ بیا د خواښې د انګور فاینل میچي په یو مورچه کې ورته سخر په خواښې ولاړې په بله کې مورچه کې ورته هغه انګور ولاړې هغه خواښې ورته چې ما رالوی که ما غټ که ما پیدا که زوی دې رانه واړو هغه انګورې ورته وایي همې ګټه دا د پښتنو په کورونو کې دا کیسې کېږي او د سخر کاکا رول پکې درته ووایم دی خو بار نه راشي نه ښځه خفه کولی شي نه انګور د ده رول پکې د امپایري او د واده کړي به درته چېرته بیا ووایم بهرحال چا چې په ګانه بجانه په ډنګ ډنګ واده وکړه چې شروع یې غلطه کړه بسم الله یې غلطه کړه سبا چې الله تعالی بچي ورکړي هغه بچي یو بل ته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې نه میلاوي چې کوم لغت کې وګورم کوم لغت کې راواړم دا چېرته وګورم د مشرانو ادب کو په کشران دعا زمونږ که غم دی او که ښادي ده شادي غم ما په عیدګاه کې اختر په موقع ویلي ما وی د خوشحالۍ اظهار کافران هم کوي د خوشحالۍ اظهار مسلمانان هم کوي د غم په موقع د غم اظهار کافران هم کوي د غم په موقع د غم اظهار مسلمانان هم کوي خو موږ د خوشحالۍ په اظهار کې او د غم په اظهار کې د غم په موقع د شریعت پابند یو د څه وایه دا ډېره قیمتي جمله ده موږ د اسلام پابند یو زه به په خپله خوښه خوشحالي غم کې به طریقې په خپله خوښه زه پابند د شریعت یم او مثال سره خبره پوی کې راځي جنید بغدادي غلام واغسته په بازار کې غلام به خرڅې د زر خرید غلام چې راوسته غلام ته وایي چې دا مکانات پې هغه کور دغه کور دې کې یو کمره خوښه که چلته اوسېږي دی ورته وایي آقا زه غلام یم د غلام خپل چایس خپل پسند خپله خوښه نه چې کوم ځای مې اوسې هلته به اوسېږم
جنید بغدادي ورته وی لباس څنګه زیب تن کې به څنګه لباس کپړې دي خوښې دي. ما عیدګاه کې دا خبره کوله، هر سړی چې ټیلر له لړ شي د خپلې خوښې مطابق طبیعت مطابق مشوره ورکوي که نه ورکوي. کالر داسې پکار دی 15 انچ پینسه چې دی په دې دومره غټه کوله او پینسه څه شی کوي؟ ته پابند دی. او ته څنګه لباس؟ وی آقا زه غلام یم، د غلام په لباس کې خپله مرضي. جنید بغدادي ورته خوراک کیسه پس مونږ چې اسلام آباد ته لاړ شو پروګراماتو له مونږ ته هلته کارډ راکړي هغه هوټل کې سنګل خورئ کو ډبل خورئ کیا خورئ څه خورئ بیا مونږ خپل خوښه پکې ګورو خوراک به څنګه کوې دی ورته آقا زه غلام یم د غلام په خوراک کې خپله مرضي خپله خوښه خپل پسند نه څه خوراک چې راکې ابه کوم. جنید بغدادي غش شي کاږی را پرېوته بېهوشه شه هوش کې چې راغی غلام ته وی تا خو ما ته ابدیت وښوده، زه ځان ته د محمد رسول الله غلام وایم، زه ځان ته د پیغمبر غلام وایم او واده په خپله خوښه کوم، غم په خپله خوښه کوم، زندگی په خپله مرض. عشق مصطفی اتباع ته وایي. څه ته وایي؟ عشق هغه عشق دی چې تا په اتباع مجبوره کي، او چې اتباع پکې نه هغه عشق نه دی. هغه عشق نه دی، هغې ته فسق وایي. چې د چا سره مینه محبت هغه په شان لباس جوړوي که نه؟ چې د چا خان سره محبت نه چپل هم د خان چپل غټې سپلی جوړوي. کتل هم دي چېرته چې د چا قاید سره د یوې خان چپل راوښکه. ما ورته مونږ قاید چپل راوښکه، تا خان راوښکه، مونږ قاید راوښکه. بهرحال اتباع ده، نه په غم کې به خپله خوښه نه کوو، په ښادۍ کې. او ما نوټ کړي د قاري صاحب راته دا هم ویلي زمونږ د خلکو په دعا کې کومه طریقې. ما 10 کاله تېر کړي هغه غلنې ناوګۍ میچنې پنډیالۍ کې 10 کاله دا سخواله مې لږ هلته زده کړی دی. د هغه ځای د دعا طریقه دی چې اجرې ته دعا له لاړ شي 10 کسان، هلته مشر ملک صاحب یا به د جومات امام وي، نو هغه 10 کسان کښېني د دعا ځای کې، نو په 10 کې یو کس اواز وکړي چې د جمع دعا به وکړو. تاسو څنګه اواز کوئ؟ دعا به وکړو که نه؟ دعا به وکړو. یو کس اواز وکړي چې دعا به وکړو، بیا هغه نور نه وي، د هغه ټولو د طرف نه دا وشو. دا دوی مشوره کړي زموږ ضلع نوشهره، ضلع مردان، ضلع 400 ضلع صوابي ګردونوا کې دا طریقه ده چې 3 کسان د چا ځای ته دعا له لاړ شي، نو اول یو کس وي چې دعا به وکړو، نو چې لږ ساعت تېر شي هغه دیم هم لږ ستوړي بره کړي دعا به وکړو، نو چې لږ ساعت تېر شي دریم هم ورته بوډي ووایي وی دې ړومبې څه ویلي. مشوره وکړئ، یو امیر صاحب مقرر کړئ. د امیر صاحب صرف په تبلیغ کې نه دی، 3-4 کسان چې په سفر تللی یو د سفر مشر وټاکئ. هغه موږ ته خپلو پښتنو مشران هم ویلي په سفر چې ځای ځان له مشر مقرر کړئ، دعا له چې ځای مشر مقرر کړئ. د مشر عزت تیم راوسته، سپینګیری دی، ماسټر صاحب دی، ټیچر دی، ډاکټر دی، زموږ د جومات استاد دی، قاري صاحب دی. بیا جي بس تاسو دعا وکړئ، زه ځان نواوا خان نه جوړم، بس دې به وکړي. دا طریقه ده د دعا. ګڼ کسان اوې دعا به وکړو، نه لاس اوچت کو او راکاږه، اوچت که او راکاږه. ادا بیا سیکنډ کې زه هم پته نشته چې څو پیرې کوي. اوچت که او راکاږه، په خوله څه نه وي، خولې ته یې چینه تاله لګولي، دومره نشي ویلی یا الله وی بخي، الله بخنه وکړي، الله خو لاس اوچت که راکاږه. زه په دعا کې اکثر چې زه یم نو داسې 10-15 منټ بیان کوم، زه یم کم از کم چې لږ پره کړي، زه ځان له مرۍ وچکم، بیا اخر کې بیان نه بعد په هغه دعا ځای کې تعزیت کې فاتحه کې بیان نه پس دعا کوم. نو زه ورته ویم ما ځان له مرۍ وچکړ، ځان مې ستړی کړ، بیا دعا کوم. او تاسو لاس اوچت که او راکاږه، اوچت که دا کوډ ورډز ما ته مو ښایه، مونږ ځان له مرۍ کښېنو. دا کوم دا غټ ټکي تاسو زده کړي. او دې خو ګورئ 2 کسان اوس مونږ دوا کې ناست یو که نه، نو مونږ 2 کسانو ګپ لګولی دي او خبرې کوو، او یو کس اواز وکړه دوا به وکړو، نو مونږ لاس هم اوچت کړي. حاجي صاحب تاسو ښه یې که نه، طبیعت الله دې صحت نصیب کا، الله دې عمر کې برکات کړي. ده نو مونږ هغه 2 کسان خپل منځ کې ګپ هم لګوو، خو هغه دعا والا چې اواز کړي لاس هم اوچت کړي او هغه ګپ جاري دی. دا شی مونږ کې شته که نشته؟ رښتیا وایه شته که نشته؟ هسې دا دعا ده. ما هغه د ناظم صاحب ورور وفات نو مالته هغه د سکالران او لیډران او غټ پروفیسران او دا غټ خلک راغلي. ما هغه کې دا وي ویم دا چې څوک 3 ورځې دوا ته ناست دي دا دومره ستړي شوي چې دا بیا لاس اوچت کړه نو لاس یې په جویلۍ کې ایښي. نو ما ته ناظم صاحب چې مفتی صاحب ته لا دا وی چې لاس یې په جویلۍ کې په خدای یقین وکړه. کور ته مې منډې کړې او لږ ډډه مې ولګول، ما چې لږ دمه شمړه مې راووته. دا چې 3 ورځې کوم ناست په دعا کې د دې یوړه راوځي که نه راوځي، هغه زړه ولا سم ګازره کړي. کم از کم 3-4 کسان قاری صاحب سورت فاتحه ووایا، الحمد شریف ووایا، درود شریف ووایا، یو څو خبرې وکړه د دین، نه یو نمبر بیان کړه، په مونځ خبره، په تلاوت وکړه. او 2 څیزونه دي، څوک چې مړ شي دته وایي میت او ورثاو ته وایي اهل میت. نو د میت دپاره
د میت دپاره ایصال ثواب دی او د اهل میت دپاره تعزیت دی. د میت دپاره ایصال زموږ اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند د ایصال ثواب هم قایل یو د ثواب هم قایل یو. ثواب رسیږي که نه رسیږي؟ ما صدقه وکړه خیرات وکړه تلاوت مې وکړه ما ربه د دې اجر ثواب زما والدینو ته رسیږي که نه رسیږي؟ آیا وایي نه میتې خو نه رسېدا خو یې الله رسوي ستا ولې درد دی؟ عجیبه خلک دي. په سنت طریقه به ودونه کوو انشاءالله. رسمونه رواجونه پرېږدو. خواتین اسلام خدمت کې څو گزارشات کوم چونکې د هغې ډېر وخت نه اوري پته نه شوي موږ ته به کله یادوي. ما یو ستاسو نمبر د توجه غواړم. زنانو خدمت کې گزارش دی خواتین اسلام ماشومانو ته چاقوان مه راځوړندوئ. وړوکې چاقو په مارکیټ کې خرڅېږي داسې پیچوې غونتئ چې ټیپر هم نه کټ کوي ټماټر هم نه کټ کوي او ماشومانو ته راځوړند کړي. دا 2001 زه خپله عملیات کوم ښه انشاءالله العزیز که هر قسمه جناتی زه خپله عامل یم. عامل هر کوئی اور کامل کوئی عامل هر کوئی. دوی ورته چاقو راځوړند کړي وایي چې پیریان ته وتښتئ. د 2021 پیریان په چاقو نه تښتي. دا خو د سټینګر د کروز ډیزي کټر ډیزي پام راکټ لانجر د ایټم بم خو زما تاسو اورېدلی که نه؟ دا خو د ایټم بم دور دی. ما د چاقو دور ختم دی. واړه واړه ګرنیټونه ورته راځوړند کړ. یو چاقو مو راځوړندوئ. څلور خبرې کوم. نمبر 1 چاقو. نمبر 2 چوشنی والا صرف چوشنی نه پیډر کې پی ورکې پیډر کې شنه چی ورکې اوبه ورکې مسله جدا ده. هغه یو آله ده د اوبو د ورکولو سبب یو ذریعه ده. خو دا مطلق چوشنی تاسو چوشنی وایې که نه؟ چوشنی وایې. دا چوشنی چې خولې پورې نخلي دا چوشنی پراټ دی. چوشنی دوکه ده. چوشنی پریت دی. ماشوم بچی که د مور خوا مې د بچی پلاسټک ته اچولی چې تا په پراډونه لوی که په دوکو دې لوی که سبا خلک وایي هغه پلانکي لیډر پراډي دی وایي دا چا ما دا مور لوی کړي په پراډونو دی. دا مور په دروغو لوی هغه مور نه وه. محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی مور ته بچی تکلیف او درد او سختی برداشت کا خو دروغ. ما تقریبا څومره بنین او بنات او څومره سفري مختلف ملکونو زما د هغې تجربه دا ده چې اولاد بچو په تربیت باندې تربیت اولاد خلکو کتابونه لیکلي. ما ته یو خبره راغستې ده بس اولاد بچو د دروغ نه منې که او بچو ته رښتیا وښیه بس کامیاب دي. او چې ته بچو ته رښتیا وایې او دروغ نه منې کې نو کاکا ته به په سر کې بیا دروغ نه وایې. لکه دا اوس ته بچو څنګه تربیت کوي چا دروازه وډبوله او ته زوی ته وایې چې ورشه ورته وایه چې نشته. دا دې ورته رښتیا وښول که دروغ؟ دا ته د بچي تربیت نه کوې کاکا ته بچی تباه کې. صرف د دروغو نه بدان بچ کې اولاد بچی بچ کې کامیاب دي. چې مونځ نه کړی تا ورته وایي چې مونځ دې کړی که نه نه دا ویلې چې کړی مې دی. تا ورته یو کار یاد کړی و او هغه ده نه کړي دی ویلې چې دا کار ما کړی دی دې وجې نه اولاد نو چاقو مې یاد کړ. 2 نمبر چوشني او 3 نمبر توره چی. ماشومان له توره چی تباهي ده. زنانو ته وایم توره چی تباهي ده ماشومان دپاره توره چی ښه او ښه ډېر غټ اډر راغی. توره چې تباهي اوس که دا مشران کاکا دا ګوره میډیکل زموږ دا چلډرن سپیشلیسټ ډاکټر طارق کمال نه زه حج نه راغلی زه لاړم ما ته چې مفتی صاحب دا بعض زنانه راشي وایي ماشوم دپاره د نشې دارو راکړه د څه خوب ته هم نه پرېږدي پته نشته څه ته یې نه پرېږدي خوب ته هم نه پرېږدي چې دې ډب ډب اودئ. ولې هغه موریانې مړې شوې چې ماشوم بچی به غېږ کې اچوي مور به ته الله شه الله وي مور به درود شریف وي مور به د قرآن تلاوت کو مور به لا اله الا الله وي. کومه مور بچی په غېږ کې واچوي نن لا اله الا الله ورته څوک وایي که په نشو چپ کې هغوی به په لا اله الا الله چپ کوو په نشو نشه نه چې په نشو یې تربیت وکړي سبا خلک وایي وایي هغه هلک خو نشهیي د چرسي پوډري دي وایي دا چا ما وایي دا مور. شیخ عبدالقادر جیلانی ته مور څه وایي دلته یې وله پیسې وګنډلې اشرفې لږه تکلیف برداشت که خو دروغ مختصر قافله لوټ شوه. ډاکوانو سردار یو ډاکو راغېسته شته یا دلته پیسې دي 2021 والا ډېر کم عقل و که نه هوښیار نه و ځان یې ورته وښوو ټرافیک والا پولیس والا ته یې ځان وښوو ما چې موږ سره څه شی دی کرونا والی یو موږ سره څه دي. سردار لی بوتلو سردار دی وایي چې ما سره دلته پیسې دي چې ویې کت او پیسې بچیه ته به چپ پاتې شوی وي موږ د ماشومانو تالاشي نه کوو خو چپ وي ما ته مور وي
چې لږ او تکلیف او هر څه برداشت کا خو دروغ مه وایه. نو ستا دې ملګري دې کس وي چې تا سره څه شته؟ ما وې او شته، که ما چې نشته بیا دروغ کې راتلم. د ډاکوانو سردار ورته لاس وړاندې کړ، وایي د هغه لاس یې وړاندې کړ او د دې ماشوم په لاس باندې بیت وکړ او د ګناهونو یې توبه وکړه. دغه ډاکونه الله د زمانې ولي الله جوړ کړ. مور ورته رښتیا وښول که دروغ یې ښودل؟ رښتیا بچو ته وښیو. نو چاکو نه بچو ساتئ، چشنې نه بچو ساتئ او پیډر کې توره چای مه ورکوئ، شنه چای ورکوئ. زموږ پښتنو خو زنانو د ماشوم دپاره هیلت اعتبار سره توره چای طبعي ده. پښتنو کره خو ذموار ډک پروت دی، بس پیډر ډک کا ور غړپ کا، دا خو داسې چینک ډک کړي پروت دی. دا ماشومان اوس که دا کاکا دا حاجي صاحب دا مشران یا مونږ کور کې زنانه ته وایو چې سر مې خوږېږي یو پیالې چای راکړئ، نو موږ ویلی شو. ولې دا ماشوم ویلی شي چې سر مې خوږېږي یو پیډر پکې راواړوئ؟ توره چای د ماشوم د صحت دپاره تباهي ده. څو خبرې 4 خبرې مې وکړې. نو که خپل ساعت لمحات د اولاد د بچو صحیح تربیت کوو، د مشرانو ادب کوو، په کشران شفقت کوو، د علماو قدر احترام کوو، او د پیغمبر اسلام 4 لوریانې واده شوي. زه به د یوې لور د اخیرې د 4مې د لور د نکاح او د واده مختصر تذکره وکړم. د فاطمې نکاح کله علي سره کېده او کله علي صاحب راغی مسجد کې ناست دی، یو خو ابوبکر بل خو عمر ناست دی. په خاتم الانبیا جل واپروس تشریف فرما دی. علي صاحب رشته غوښته، څنګه یې غوښته؟ الفاظ د ادب ودادي. حضور زما بچپن ستاسو خدمت کې تیر شوی، زما پلار ابو طالب هم وفات شوی، زه دا باقي ژوند ستاسو په خدمت کې تیرول غواړم. دا د رشتې غوښتو طریقه وه. د پیغمبر اسلام چې رشته ورکړه 3 خبرې وفرمایلې. څومره؟ علي اهلا وسهلا مرحبا. د مدرسې چې دستربندي دا ولیکه په بینر، بېشک ټیک دی. اجي صاحب ته ولیکه، په مختلف موقع ولیکه، میلمنو ته ولیکه، لیډران ته ولیکه اهلا وسهلا مرحبا. خو راځئ نن په دې ځان پوه کړئ دا 3 کلمات زما نبي په هغه موقع فرمایلي وو چې کله فاطمه علي له په نکاح کې ورکوله. او تا ته به د ترجمې نه پته ولګي چې محل څه دی. علي اهلا، ته د دې اهل چې فاطمه در په نکاح کې درکم اهلا. او 2 نمبر وسهلا، فاطمه درکولو کې پتا باندې بوجو ازما د پښتون لور چې واده کیږي زه زوم ته یم کېنه ولیکه 10 تولې سونه ولیکه، 50 لکه روپۍ ولیکه، ځمکه ولیکه، اراضي ولیکه، حصه مساوي مکان ولیکه، حصه رسدي پدرې ولیکه، ولیکه وایم غنیا ولیکه دې ورپسې ولیکه. ستا لور واده کیږي ته لیکل کې د پیغمبر لور واده کیږي، زوم ته وایي وسهلا. دا اسلام به مونږ کې کله راځي؟ وسهلا. زه خپله د نکاح رجسټار ما ته هم پیغام رالیږلی، ما ته وایي زه د ډسټرکټ ما ته وایي چې هله به نکاح تړې چې دا لکه او د جینۍ د 2 کرونا ټیسټ دله راغلي، هغه ځان له 5000 روپۍ دي. کار یې درته نور هم ګران که موږ ته چې اسانه وي هغې درته نور هم ګران که. بهرحال ولیکه. او 3 نمبر خبره څه وکړه؟ مرحبا. څه ووی؟ ګوره سخر زوم له مبارکباد ورکړه. پیله دا اوس سنت طریقه زه هم دام ده چې تا چا له لور ورکړه هغه له مبارک شوی مبارکباد ورکړه مرحبا. اوس خو زما هغه یو هلک ته هم ستا چې واده سخر درته مبارکباد وي، وایي نه چې هغه خو پټېږي. پټېږي مې بلغم یې در پورې کړ، هغه پټېږي. نو مرحبا نبي فرمایلي تاسو امیر دپاره ټول مرحبا ووایئ. ولیمه سبا ده، دا ولیمه سنت ده، ولیمه او خوړل عبادت دی چې دا عبادت خو چانه پاتې نشي کړی انشاءالله. الله دې توفیق راکړي. بهرحال ولیمه نو سبا به انشاءالله ولیمه ټول خورئ چې څوک څوک ولیمه خورئ د ته خو لږ په محبت سره مرحبا ووایئ. نه پوچت اوازو پوچت اوازو. او ټول به د ختم نبوت تحفظ به کوي انشاءالله، ختم نبوت تحفظ به کوي انشاءالله، دعوت او تبلیغ مهنت به کوي انشاءالله، جهاد به کوي انشاءالله، مساجد مدارس به آبادوي انشاءالله، مسجد کې مدرسه کې مرکز او خانقاه علما صلحا مجاهدین پیران تبلیغیانو سره رب تعلق ساتو به انشاءالله. اور هر مسجد کې د قرآن درس کېږي، د حدیث درس کېږي، گشت کېږي، مشوره کېږي، بیان کېږي، تعلیم کېږي. ستاسو شکریہ کې جماعتونو کې د قرآن درسونه کېږي، په زیرمال تعلیم کېږي، گشت پکې کېږي، مشوره کېږي. او جی څومره خوند دی وکړه. مردان سټي کې مې یو کس ته وي ویم ستاسو مسجد کې د قرآن درس کېږي؟ ما ته وایي او جی. ویم د حدیث درس کېږي؟ وایي او جی. ویم گشت کېږي؟ وایي او جی. ویم مشوره کېږي؟ وایي او جی. ویم بیان کېږي؟ وایي او جی. ویم تعلیم کېږي؟ وایي او جی. ویم مشوره کېږي؟ وایي او جی. زه خبره کوم دی ما ته ستاسو په شان وایي چې او جی او جی او جی. ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وایې چې او جی او جی. ما ورته ته پکې په خپله موجود یې؟ ما ته وایي نه.
شته بس حافظ صاحب، قاری صاحب، ډاکټر صاحب، ممبر صاحب، ناظم صاحب، ملک صاحب، چیرمن صاحب، کونسلر صاحب، اجي صاحب، کاکا، ماما، امیر صاحب، بس ملګري جوړاویږي. نو چې ملګري جوړاویږي ته په کروز میزایل لګېدلې، جماعتونه به آبادوي انشاءالله، علما سلما سره به کینو انشاءالله، او که جماعت ته تبلیغ والرال ټول به دې تښتو انشاءالله. خپل وختونه قیمتي کو. اخیری خبره مشران ته کوم، ما تیر ځل په دې جنوري کې هلته کراچۍ کې اجتماع وه، نو کراچۍ کې بنارس کې فرنټیر کې لانډي نمبر 22 کې هلته دفتربدې زما بیان اجتماع راله ملګرو اجتماع له زه سره لاړم. نو اجتماع کې تعلیم کېږي 10 بجې که نه. نو ما ته یو مشر حاجي صاحب د هغه ما ته تعلیم ته وکړم، ما نه ویم تعلیم ته وکړه زه اورم، ویم مونږ خلک په توجه سره اوري، نو مونږ د خلکو خبرې هم ښه توجه سره اوري. او دا اثر دی مولوي صاحب، ښه د بل توجه سره اوره، تا به خلک توجه سره اوري. الله دې مونږ ته نصیب کړي. اوس هغه کاکا ودرېد بیان کوي، نو هغه چې شروع کړه خپله وایي ما نه تپوس وکړئ تبلیغ کې څنګه رالم، د موضوع مطابق دی. وایي تبلیغ والا به راپسې تله او راتله چې 4 میاشتې ولګوه، ما ته چې اوزګار یې مړه زامنو له ودونه کوم. واده خبره پکې ده که نه، زامنو له ودونه کوم. وایي تبلیغ والا چې خیر دی دا وخت قیمتي که دا 4 میاشتې ولګوه. ما چې نه زامنو له ودونه کوم. وایي زامن له مې ودونه وکړه، ودونه وشو انګوریانې رالې، او بس لږ وخت پس الله نوسي راوسته. وایي زه په هغه یو کمره ډیوډۍ کې یو طرف ته ملاستې مه، خو دا ګیره مې هم داسې ده، روزې مې هم غټې دي، هیبتناک ډراونې شکل مې دی، نیم ادو یم نیم ویښ یم، او یو نوسې مې دی هغه جاړې د انګور مې غېږ کې راغستې، او داسې ښکته برکۍ، او هغه ډېرې چغې وایي کریکې وایي، او وایي زما د انګور ورته چې چپ شه چپ شه چپ شه چپ شه، وایي دی نه چپ کېږي. وایي ما پسې هغه کمرې ته راوسته، او دې ماشوم ته وایي چې چپ کېږي او که نه چپ کېږي، او ما ته یې ګوته ونیسله چې بو. وی ما ته ګوته ونیسله چې بو، وی ماشوم فورن چپ شو. وی دا ویښته را باندې څه امیر صاحب، وی دا ویښته را باندې ودرېده. ما چې ښه دا ودونه مې دې ورځ له کول، دا انګور مې دې ورځ راوسته چې ما ته ووایي چې بو. وی بستره مې راواغسته، امیر صاحب پسې لاړم. وی ما ته چې وایه شابه کوم مرکز نه 4 میاشتو له ځو. وی 4 میاشتې مې ولګه. ما ته مفتی صاحب نن تعلیم کوم، نو تاسو ته دا وایم چې د بو نه مخکې ځئ او که د بو په انتظار یې. وایه وایه زر وایه، بو ته انتظار کوې که نه انشاءالله؟ کوې بو ته په انتظار یې؟ خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي. او د واده نه پس چې الله بچي درکړي، ابوبکر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسین، عباس، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، عایشه، خدیجه، امیمه، امامه، د صحابه او صحابیاتو نومونه په بچو بږدو انشاءالله. دا نور نومونه پرېږدئ، ګران هغه، ارزان هغه، ګل هغه، ډیران ګل. مولانا ترجمي صاحب پېژنې 2005 کې پروګرام په د هغې تشکیل 15 مستوراتو په 400 کې، هغه ځای نه زه نن اوس رالم. نو چا چې هغه سټیج مولانا خادم صاحب، مولانا بلال صاحب په هغه منبر دی، خو هر د سټیج مونږ وایي دی منبر وایي که نه، ښکلی الفاظ دی. نو چا چې هغه منبر سټیج جوړ کړو د هغه سړي نوم ضابطه خان و، که د چا نوم زه پهله معافي غواړم. نو مولانا ترجمي صاحب بیان کوي چې بلا یہ ضابطہ خان بھی کوئی نام ہے، تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو، تمہارے پاس تو گل اور خان کی فیکٹریاں ہیں، دیکھتے نہیں ہو نام کے آخر میں گل یا خان لگا دیتے ہو، نام بن جاتا ہے. وہی میں نے ایک پٹھان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا پاکستان خان. میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں پاکستان خان بھی موجود ہے. دا نمونه به داسې، او دا خو شکر دلته علما دي، شیوخ دي، دلته یو بل بزرګ دی پیر بختیار صاحب دی، تاسو پیژنئ، شیخ اعزاز الحق صاحب دی، شاه منصور شیخ صاحب دی، علما دي، شیوخ دي، دوست مولوی صاحب دی، او دلته کې راشه زروبه کې شیوخ علما بزرگان. دا خو مسکن او مرکز دی، راشه مینه کې رحمانیه دارالنجاه د بلا مدرسې دي. دا خو تاسو راشه حیات آباد پیز 1 ډیفنس لاهور بهریا ټاون اسلام آباد ته راشه، مور پلار به مسلمانانی، په اولاد بچی نمونه خي اینکا او پینکا او ټینکا، دا نمونه داسې په اولاد بچو به د صحابه او صحابیاتو نمونه ږدو انشاءالله. پیغمبر اسلام فرمایي علي اهلا وسهلا مرحبا. واده وشو، چې کله واده وشو نو ښځې خاوند کور کې جنګ راځي، جنګ همدکه موضوع راله، جنګ خو هغه وخت کې هغوی جنګ کوو، اوس مونږ هم جنګ کوو که نه کوو؟ زه پرېږده بار بشو، خلک کوي که نه کوي؟ سبحان الله، دا خبره څومره خوند کوي. خلک ښځه خاوند جنګېږي که نه جنګېږي؟ خو هغه وخت کې چې کوم جنګ هغه ټس میچ او زمونږ دا خو سم فاینل میچونه وي، 400 واله او ثوابي واله سپلای پورته وي. ښځې ته دومره سپک مه ګوره، مونږ پښتانه وایي ښځه صحیح دا خو سپلای، ښځه سپلای، دا د سپلای واده دی، ښځه خو سپلای، دومره سپک مه ګوره ښځې ته. جنګ چې جنګ علي او فاطمې جنګ وکړه، راشه کتابونو لیکلي، ما د اردو یو کتاب کته دې جنګ ته لیکلي شکر رنجي. دې جملې ته سړی حیران شي، شکر رنجي، شکر خو خوږ ته وایي که نه، او رنج خفګان ته. نو شکر رنجي وایي علي او فاطمې جنګ وکړ. نو پیغمبر اسلام چې کور ته راغی
نو فاطمه ته چې علي څه شو وته چې حضور علي زمانه ناراضه شو وي پیغمبر اسلام علي پسې تاریخ دا منظر ذکر کړي چې وسخر د زوم تالاش پسې ګرځي چې لار علي صاحب ځان یو معمولی کپړه تاو کړي و خاورو کې لت پتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علي په قدم باندې داسې قدم مبارک کې خو او وی فرمایي چې قم یا ابا تراب خاورو کې لت پتو نه ابا تراب وته وي نو علي صاحب وی کونیت خو می ابو الحسنین دی خو په ابو الحسنین دومره نه خوشالېږم څومره چې په ابو تراب خوشالېږم ما ته رسول الله ابو تراب ویلی دی کور ته راوستم یو خو علي کې نو بل خو پته به د جرګې مشري تاسو ګورئ خلکو ډېر خو دې مشورې کړي فیصلې او جرګې کړي په میکونو باندې د قادیانانو سر وشو ووره دا جرګه د فیصله ده یو خو فاطمه کېنوله او بل خو علي کېناسته وایه د چا په حق کې به فیصله کوي فیصله کوونکي خاتم الانبیا دی اوس راشئ وورئ پهله خبرې فاطمې ته وکړه کاش چې هر پلار لور ته دا ووایي پهله خبرې فاطمې ته چې فاطمې ټیک ده چې ته زما لور یې خو چې ته علي له ما په نکاح کې ورکړې ته د علي حیا یې ته د علي عزت ته د علي ناموس فاطمه یاد ساته که علي ستانه ناراضه محمد رسول الله به ستانه ناراضي فاطمه که ته د علي د اجازت نه بغیر زما کور ته راغلی او ته مړه شوې محمد رسول الله به ستا جنازه نه کوي د خاون مقام یې وښودو د خاون مرتبه یې وښودل اور د هغې نه بعد فاطمه علي ته متوجه شو علي تا ته خو پته ده که نه فاطمه بدعة مني یا بدعة مني من اذاها فقد اذاني علي فاطمه زما لخت جگر ده جگر گوشه ده زما د زړه ټوکړه ده من چا چې دې ته تکلیف ورسو فقط اذاني ما ته تکلیف ورسو علي فاطمه مخه پکه وخه دا نه چې تا واده وکړه ستا ښځه ستا غلامه ده او ته ښځې ته وایې سیټ نه دا به سیټ او چې ته ورته سټین دا به وایي چې سټین دا ستا نوکره ده دا ښځه د ګسې پوښتې نه پیدا ده کوم ځای نه پیدا ده دکې بیا اختلاف دی به هر حال ګسې پوښتې نه د خپو نه پیدا کړې نه ده د خپو نه ځکه پیدا کړې نه ده چې د خپو لاندې یې نه کړي د سر نه ځکه پیدا کړې نه ده چې د سر د پاسه یې سوره نه کړي د ګسې پوښتې نه ځکه پیدا کړه چې دلته زړه دی دا زړه ته رانږدې که ځان نه پیرغون مه جوړوه دا زړه ته رانږدې که ځان نه پیرغون مه جوړوه دا سره محبت وکړه محبت وکړه محبت او ښځې خاوند بهترین زندگی به الله جوړیږي چې د دې ازدواج تعلقات چې د یو بل خیال وساتي د یو بل لحاظ وکړي هغه سعید ابن المسیب چې خپله لور ابو ودا ته ورکړه او بیا چې لاړ ورته وی هغه زما هغه لور ستا هغه ښځه اوس کو کیسې پایا هغه څنګه وه وایي زه کلم ګورم دوه خصلتونه دوه خویونه پکې دي زه چې کلم ګورم یا د الله عبادت کوي یا زما د مور خدمت کوي اوس پکې نوي خلک راوت نیم حکیم خطره جان اور نیم ملا حواله درکم تفسیر معلم العرفان په دروس القرآن یو ځای کې ذکر کړي چې د جاب اوس بعضې خلک وي په دې انګور باندې یعنی په دې ښځه د خاوند خدمت شته خو د سخر خواخې خدمت پې ستا د ایجوکیشن سره به زه ګورم صبر وکړه که مقراله توجه د سخر خواخې خدمت پې نشته ما وی او دا خاوند د اسمان نه په ډبي کې راغلی د جابر لور پسې رشته راغله دا روایت وره یو دلیل د جابر لور پسې رشته راغله نو جابر وایي چې دغه الک مې م خوښ دی ووره دغه کورنۍ مې م خوښه ده دا خاندان مې م خوښ دی خو لور دوی له نه ورکوم وایي ځکه نه ورکوم چې په دغه کور کې خادمانې دي څه دي نو په هغه کور کې دغه کور د مشرانو خدمت کېږي خادمانې دي وینځې دي نو زما لور ته به د سخر خواخې د خدمت موقع په لاس را نه شي زما د لور آخرت به خراب شي صحابي وایي که لور مې د سخر خواخې خدمت ونه کو آخرت به خراب شي او دی ورته وایي د سخر خواخې پې نشته ښه مولا یې خطره ایمان یې که واجب پې نه خلک د یو بل د مخه کوي که نه کوي چې دا کم خاوند پیدا شوی دی دا ستا خوشحالي ده ستا پې کور را جوړ دی او ستا پې خوشحالي ده دا سبب او ذریعه څوک ګرځېدلي د خاوند مور او پلار څوک نو کم از کم د ده د مخه د ښځې د خاوند د مور پلار خدمت پکار دی قاضي شریح ته د هلکان د علما پېژني قاضي شریح ته د هلکانو وی قاضي صاحب واده وکړه بس چکر کې راغی ویې کړه دله به هم چا چکر ورکړي ویې کړه قاضي شریح واده وکړه زه قاضي یم خلک فیصلې تپوس کوي قاضي شریح که نه چې واده وکړه نو قاضي شریح وایي چې د واده ړومبۍ شپه ده رخصتي شوې ده که نه که سبا به جنج منج بارات په سبا شوې ده شکر دی وایي په ړومبۍ شپه باندې قاضي صاحب وایي په ړومبۍ شپه باندې مې چې کېناستم
نو په لومبۍ شپه راته وایي ښځې راته خطبه وویل. وی حیران شوم قاضي صاحب ته ښځې خطبه ویلې وه د هغې ترجمه درته کوم. وی امام ورته د خطبې جواب په خطبه کې ورکړ. مولیان هر ځای سور کړي. بهرحال وی ښځه راته وایي چې قاضي صاحب زه ستا دپاره انجان یم، ته زما دپاره انجان یې، زه ستا دپاره ناشنا یم. وګوره ابتدا څنګه کېږي. زه ستا دپاره زه ستا خوی خصلت مزاج نه پېژنم، کوم څیزونه چې ستا نفرت دی ما ته ووایه چې زه هم ترې نفرت کوم، کوم څیزونه سره چې ستا محبت دی ما ته ووایه چې زه هم ورسره محبت کوم. کومه خبره ده کوم ځای نه ابتدا وشوه. په لومبۍ شپه چې ښځه خاوند ته ووایي او د خاوند مزاج یې وپېژنده، طبیعت یې وپېژنده چې په څه خوشحالېږي چې زه ستا د خوشحالېدو کوشش کوم، او په څه چې خفه کېږي چې د هغې نه ځان بچ کوم. ښه خبره ده که بده خبره ده؟ دا د واده شپه ده. ښه جي قاضي صاحب چې دا خطبې راته وایي مجبوره شوم د خطبې جواب مې په خطبه کې ورکړ. وایي بیا راته ښځې وایي چې مور به مې کله راځي؟ وایي ما چې زه قاضي یم ستا مور زما خوښې به مونږ کار راځي، خو کال پس به راځي. ځکه ته خوښې ته وایي چې کال پس به راځي. راکړه دا کونټۍ راکړه ته ورته ووایه. ته قاضي صاحب وایي چې کال پس الله زوی راکړ. چې الله زوی راکړ قاضي شوری وایي نو یو مشره ښځه مونږ کار راغلې ناسته ده. نو زه کور ته راتلم سلام مې کړو خو دننه لاړم. وایي ښځه راته وایي چې دننه ولې ځي؟ دا خو ستا خوښې ده، زما مور ده. وایي کال پس مې خوښې ویلې ده. اوس څه ووایم ویلې نه شم. تاسو هلته میک لګولې خلک بره تعلق جوړ کړي لاندې کې رشته وشي نشم ویلې. کال پس قاضي شوری وایي راشه خواښې راته څه ووایي. وایي خواښې راته وایي چې زما دا لور کله زما کور کې وه که نه نو دا سلیقه‌منده وه، تکړه وه، خوی مزاج یې ښه و. وایي ستا کور ته راغله او د دې پیله زوی وشو. څه وشو؟ پیله زوی وشو. وایي قاضي صاحب وایي ما ته خوښې وي چې د کومې ښځې لومبۍ زوی وشي نو په خاوند ډېر ځان درنۍ را درنۍ، نو خیال کوه چې ځان در باندې درون را درون نه کړي. اوس په یو مور به دا وایي د لور باره کې ابه چې زما لور خو دله زوی راوړی دی دا په سر ګرځوه. دا ورکړه نه ورکړه د چا کار دی؟ اولاد څوک ورکوي؟ څوک ورکوي؟ بل څوک نه ورکوي. ښه تاسو به د لکي مروت د مرکز ولی الله صاحب که نوم اورېدلي د لکي مروت مولانا احمد جان صاحب اجتماع کې به بیان کو. هغه یو سړی قبر له روان و ما ته چې څه لځي ما ته چې څه لځي وایي ځم چې زوی راکړي. ما چې ښه ولې باباګان دا کار کوي څه چې زوی راکړي؟ ما ته وایي چې او که نه بېادبه ګستاخه. ما چې صبر وکړه چې تا له زوی درکوي زه هم در سره ځم چې مال هم راکړي. دوی وایي چې مولي صاحب ته ولې داسې کوي؟ دا میک لګېدلی دلته که نه؟ دا بند کړه دا لږ بند یو منټ. نه بیا ولګوه خیر دعا کوو. ما ته چې زم د سره ځم چې مال هم راکړي. ما ته چې مولي صاحب ته ولې ځې؟ ما ته چې زه ته زوی نه غواړم زما لور دغه دې راله زوی. و چې ولې داسې ګډې وډې وې مولي صاحب داسې کې دا د احمد جان مولي صاحب خبره ده لکي مروت والا. ما چې ګوره تا د اول نه اینه والې زیډه پورې پوره زوی جوړوي او زما خو لور تیاره ده خو به صرف نلکه او ټوټې دې ورته ولګي ما ته متوجه شه. بس توجه اوس ولګه. ما ته چې بس سړی پوه شه چې دا کار خو ټیک نه دی چې دلته دا نه لګي نو هغه پوره به څنګه جوړېږي. توبې وکړه الله د شرک نه بچ کړه. الله د شرک په سنت طریقه به ودونه کوو غم خادي به کوو او د کرونا د مسلې نه یریږئ مخه. نن د امریکې او زما د پیغمبر مقابله ده د نکاح او د زنا مقابله ده د حیا د بېحیا مقابله ده د دیندارۍ د بېدینۍ مقابله ده د امریکې زما د پیغمبر مقابله ده د اسرائیل زما د پیغمبر مقابله. څوک لاړ اسرائیل پسې او کم لاړ او چې زی پته نه چې سی ورته ښودلي بهرحال مقابله ده. زما پیغمبر فرمایي نکاح عام کې امریکوي زنا عام کې. زما پیغمبر فرمایي حیا عام کې امریکوي بېحیايي عام کې. زما پیغمبر فرمایي مصافحه کوي امریکوي لاس مه ملاوخئ. زما پیغمبر فرمایي د بیمار بوسي کوي امریکوي د بیمار تپوس به نه کوي. زما پیغمبر فرمایي د مسلمان په جنازه کې به شرکت کې امریکوي جنازه کې به شرکت نه کوي. زما پیغمبر فرمایي امریکوي ځان لشه 6 فوټ فاصله رکړي. زما پیغمبر فرمایي د ځان نه د جمع موز افضل دی. اوس وایي د امریکې به منې که د پیغمبر به منې؟ وایا زما پیغمبر چې ما ته څه ویلي زه به هغه کوم.
زه نه تا منم نه ستا کرونا منم. اور سنو زه صرف دلته نیم راغلی، زه پاکستان کې ګرځم. کرونا میډین مین دی. څه شی دی؟ سوچے سمجھے سازش کے تحت د دې لپاره علاج هم دریافت، انجکشن به راځي. ښه جي صبح په سطح به تقسیمېږي، زه به شهید شوی یم مړ به یم یا به ژوندی یم، زه به پخپله درته یم چې اوس یې وکته د شیخ صاحب سره ناست وم. دا انجکشن چې ولګي موږ په خور غیرت کوو، په مور په لور غیرت کوو، په اسلام غیرت کوو، په ختم نبوت په ناموس رسالت غیرت کوو. دا انجکشن سور کیسے کہتے ہیں، خنزیر پکې راسته وایي. دا انجکشن چې ولګي دا غیرت به ختم شي. چې موږ کله غیرت کې راځو اسلامي غیرت کې دا به ختم شي. ما شیخ صاحب ته زموږ مثال به صحیح ما ته ګډې بیزي به یو، ګډې بیزي به یو. دا غیر سازش دی. نن غیر مسلم کروز میزائل، سٹنگر میزائل، B-52 تیار، ایٹم بم نه استعمالی. دا 2021 مونوگرام انجکشن دی. دا انجکشن به لګي. ښه واوره واوره واوره. او دوی سره سم تعلقات دي. پہلا لہر او دوسرا لہر اور بیا را روانه ده. مال د موبایل نمبر راکړه، زه وتم چې دا یونیورسټي او کالج او سکول دی ولې بند کړی. دوی سره پوره گپ شپ دی نمبر دی. دوی چې پہلا لہر اوس وی دوسرا لہر. زه وتم چې دا دومره دی منځ کې نه وه، دا سټی کوم ځای کړې وه، دا کوم ځای تشریف فرماو، په کومه لار راځي چې استقبال له ورشو. سم یو چل جوړ کړي او غټ لاک ډاون. اوس پکې وایي سمارټ لاک ډاون. قسمونه هم د لاک ډاون قسمونه هم پکې راولیدو. قسمونه موږ د سیزونو قسمونه د لاک ډاون دی. خو ګورئ زما تاسو کې چام سی روزه لګولې هغه ته پته ده. یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس میلاو کې لاس پرېښودنو مخکې څه چل کېږي؟ ګناهونه ریجېږي. ګناهونه دوی وایي لاس به نه میلاوي. دا بعضې خلک دا چل کوي څنګه نه میلاوي. اسلام آباد ته تلم یو کس داسې کړ ام یا چی شی دی دا چې لاس دا د حیا د پښتو لاس میلاول. دی وایي لاس مه میلاوه. ما دا لاس میلاول داسې نه و. خپل چې شریعت چا سره لاس میلاول کړي د هغې سره لاس میلاو کا. شریعت چې چا سره لاس میلاول حرام کړي هغې سره لاس مه میلاوه. ورېږه په بل طرف باندې راته وشو هغه چې چا سره لاس میلاول پکار و په هغې هم درله پابندي ولګوله چې د چا سره نکاح کې لاس میلاولو شي میلاولو شي نشي میلاولی. چې د کومو دوه کسانو نکاح کېږي لاسونه میلاولو شي. یو بل سره لاس میلاوخی چې ګناهونه دوړېږي که نه. لاس میلاول پرېښودنه مخکې دا په چشمو کې ښکاري، ګناهونه دوړېد ښکاري، دوربین خوربین کې ښکاري، آلات جدیده د لیبارټرۍ په سامان کې ښکاري. زم چې ګناهونه دوړېږي کرونا دې پکې دوړېږي لاسونه میلاوخی. زه به د پیغمبر په سنتو ژوند تېرم. ځکه ټوکړې ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم، ځکه مړ کېږم مړ دې شم، ځکه شهید کېږم شهید دې شم. ما ته چې کوم مرض لګي او دې لګي او دې لګي. زه به د پیغمبر په سنتو باندې ځان قربانوم. ته ما د سنتو نه بچ کې، د پیغمبر تعلیماتو نه بچ کې. دا زما د نبي تعلیمات 2020 پورې وو، قیامت پورې دي. 2020 ختم شو، اسلام ختم شو، تعلیمات ختم شو، سنت طریقه ختم شو. او زه وایم یو خوا په تله کې ترازو مې سنت طریقه کېده او بل طرف ته په تله کې امریکا برطانیه کېده. د تلې کوم طرف ته چې زما د پیغمبر سنت طریقه پرته هغه وزني او بھاری دی. سنتو کې عظمت دی، سنتو کې اثر دی. د سنتو مطابق ژوند به تېرو. یو قاري صاحب ډېر ښکلی تلاوت وکړ. ما ته قاري صاحب پټکي دی وو دومره مزه به یې کوله. ما ته وایي فرض واجب خو نه دي، سنت دي نه دي پکې. لکه د سنتو دا حیثیت شه زه په سنتو ځان قربانوم، ته ما ته نه دی پکې. دا ماشوم چې په شکریہ کې پیدا شي په اومه ورځ خلک ډاکټر نایي د بوزي. د ماشوم څه چل دی؟ اوچت اواز وایه وایه څه چل دی؟ څه چل دی؟ لاړې او د شویرانه څه چل دی؟ سنت دی. ما چام داونه چې راشه د ماشوم فرض دی، واجب دی. فرض څوک نه وي، واجب نه وي. ما ورته بس دام څه فرض واجب خو نه دي، سنت دي. داسې شډل بډلې پرېږده. ای پښتونه دا سنت خو د فرضو درجې ته رسولي. په هغه نیا بیبي ملته قیامت پیاوري به کولاو دی که نه؟ په هغه نیا بیبي هم قیامتي. هغه بیبي هم وي هلک په وخت سنت کې کني بیا پخېږي. دې سره د یو سنتو غم دی. هغه نور سنت باندې به څوک عمل کوي؟ صرف دا یو سنت پېژنې. سنتو کې خیر دی، د پیغمبر په سنتو کې نجات دی. سنتو مطابق ژوند تېرو به انشاءالله. چې څه کېږي کېږي به، چې څه کېږي که زه مړ شم که کم مرض ولګېد دي. او زه دې ته حیران ته چې دا لاس نه میلاوي او ځان بچ کې، نو ته څه له ژوندی پاتې کېږي؟ ته پکې لاس له نیغ کېږي. علما شهیدان شول. حسن جان شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو. استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق صاحب 35 د چړې چاکوانو ګزار په سینه باندې وخوړ. ټوکړې ټوکړې شو. ښکلي ښایسته علما لاړ.
ډاکټر عادل شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو، اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو. اولیاء ما ته د ژوندي وو، ما ته به د هغې نه د اسلام ډېر خدمت وکړو. وایه وبکو لاس به میلاوو به د یارې لاس کې لاس میلاوم کې بیا یې مګي چېرته کرونه پکې نه. دا مړه ته څه کوې سنتو مطابق ژوند تېرو به. د مشرانو دکو په دا خبرو اکتفا کوم، خپل وختونه قیمتي کو. زنانو ته الله ډېر خیر او برکات نصیب کړي، مشرانو په عمرونو کې د الله برکتونه کړي. او عامر دا خوشحالي د الله د نورو خوشحالو سبب ذریعه وګرځي. علماو کومه خواري کړې د دې کوم منتظمین دي، علما دي، مشایخ دي، الله ټول ته خیر او برکت نصیب کړي. په دا خبرو اکتفا کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. گناهونه زموږ معاف کا، مشکلات هم رب کا، حاجتونه هم پوره کا. آدم علیه السلام نه واخلو اوسه پورې مسلمانان څومره وفات شوي، خصوصا حاضر مجمع کې د چا والدین شریفین مشران وفات دي، الله مغفرت نصیب کا. څومره مسلمانان بیماران دي کورونو اسپتالونو کې حاضر مجمع کې حاضرون خپلوان دي، الله تمام مریضان شفایاب کا. ربا بے اولاد تا اولاد نارینه نصیب کا، چا اولاد نافرمانی فرمان بردار کا، نوجوانان ځواني دین مهنت دپاره قبول کا. دا ټول مشرانو ته ډېر خیر او برکت او صحتونه عبادت دپاره نصیبه وګرځوه. کورونو کې زنانو ته د حیا دایمي څادرونه نصیبه کا. مسافرو ته دعا وکړي، اعلاء کلمت الله دپاره مسافر، مدرسو کې مسافر، دعوت او تبلیغ دپاره، رزق حلال دپاره. رب د ټولو مسلمانانو مسافرو حامی ناصر او مددگار شه. الله حرمین شریفینو حفاظت وکړه. ملک خداده د پاکستان د امن گهواره وګرځوه، سالمیت برقرار کا. د ملک مساجد، مدارس، مراکز، خانقاهونه وابسته او افرادو سری مساجد، مدارس سری، سکول، کالج، یونیورسټي چې څومره د ترقۍ ادارې دي، الله د هغې حفاظت وکړه. کرونا که وبا ده، کرونا که سازش دی او که بیماري ده، الله خپل فضل سره ختم کا. رب زمونږ د ایجوکیشن ادارې مو متاثر کوه. زمونږ سټوډنټان په لارو کوڅو کې خاورې ری شو. زما د سټوډنټانو د نوجوانانو تعلیم تباه شو. دا د تعلیم دشمنان دي که نه دي؟ وایه دا تعلیم دشمنان دي که نه دي؟ د ایجوکیشن دشمنان دي. رب زمونږ د سکول، د کالج، یونیورسټۍ لاج وساته. زمونږ د مساجد او مدارس رونق، د خانه کعبې، د حرم شریف الله رب رونق بیا بحال کا. رب د مدینه منورې هغه رونق بیا بحال کا. الله دا خوشحالي د خوشحالو سبب کا. د عامر ته دا خوشحالي داسې نصیب کا. ربه داسې محبت ورته نصیب کا کوم چې د آدم علیه السلام حوا رضی الله عنها داسې مینه محبت ورته نصیب کا. کوم د ابراهیم علیه السلام هاجره سلام الله علیها داسې مینه محبت ورته نصیب کا. کوم د خاتم الانبیاء مخدومه کائنات امی عائشه صدیقه الله داسې مینه محبت نصیب کا. کوم د حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی او د پیغمبر نور نظر لخت جگر گوشه فاطمه الزهرا رضی الله عنها الله د خوشحالۍ کې ډېر برکتونه کېده. د چا رشتې چې نه دي شي الله که نارینه دی او که زنانه دي د رشتو انتظام یې وکړه. چې امین ونه وایې الله چې د چا رشتې نه دي شوي، که دلته نارینه دی کور کې زنانه دي، الله د رشتو انتظام یې وکړه. خو چې د چا رشتې شوي دي اتفاق اتحاد نشته، د ښځې او خاوند جوړ نشته، سهار او ماښام په کور کې فاینل میچونه دي، الله اتفاق اتحاد نصیب کا، مینه محبت نصیب کا. دا جنگ جګړې د کورونو نه ختمې کا. الله امت په حال رحم وکړه. ربا داسې اخلاق هم نصیب کا چې د قیامت په ورځ خپل پیغمبر خاتم الانبیاء ته مخامخ شو. موږ د پیغمبر په لیدو خوشحاله شو، پیغمبر زمونږ د ټولو په لیدو خوشحاله شي. رب داسې اخلاق هم نصیب کا. ای ربه اصلا زمونږ اعمال او اخلاق دومره خراب او ناکاره وي چې د قیامت په ورځ خپل پیغمبر ته مخامخ شو. رب هسې نه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخ واړوي. رب هسې نه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخ واړوي. رب هسې نه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخ واړوي. رب زمونږ هلاکت کې به بیا شک نه، رب زمونږ تباهۍ کې به بیا شک نه، رب زمونږ بربادۍ کې به بیا شک نه. کامله اتباع، عشق او محبت الله د سنتو د پیغمبر د اتباع الله دام نصیبه کا. امت په حال رحم وکا. حاضر مجمع کې د ټولو شرعي حاجتونه ربا د خپل در نه پوره کا. الله مشکلات د ټولو حل کا. مشکلات د ټولو حل کا. د قرضونو بوجونه پچای، مرګ نه مخکې د قرضونو بوجونه ختم کا. د چا روزګار نه حلال روزګار نصیب کا. بې کور ته کورونه نصیب کا. بې اولاد ته اولاد نصیب کا. حیا نصیب کا. پرده نصیب کا. غیرت مونږ ته نصیب کا. د ختم نبوت تحفظ مونږ ته نصیب کا. د ناموس رسالت تحفظ مونږ ته نصیب کا. صحابه اهل بیت تحفظ مونږ ته نصیب کا. د ملک پاکستان حفاظت مونږ ته نصیب کا. امت په حال رحم وکا. خاتم الانبیاء په عظمت سره، د قرآن په عظمت سره زمونږ د ټولو دعاګانې
دعاګانې قبول کړه. دا علما دي، مشایخ دي، نعتخوانان دي، قراء حضرات دي، مجاهدین دي، مبلغین دي، دا مشران سپینګیري حجاج کرام دي، تاجران دي، دکانداران دي، کورونو کې څومره خواتین اسلام دي، مستورات دي، زنانه دي، ربه ډیر وخت پورې ستا د رضا دپاره دا تکلیف او ستړی برداشت کړه. الله دې بدلی په دنیا او آخرت کې نصیب کړه. زمونږ د ټولو دعاګانې قبول هم کړه، منظور هم کړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.